شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. الف لام میم. دا د الله کتاب دی پدې کې هیڅ شک نشته. لار خودون کې دی هغه پرهیزګارانو ته چې په غیب ایمان راوړي منځ قائموي چې کم رزق مونږ هغوی لور کړی دی دا غینه خرج کوي. چې کم کتاب پتا نازل کړی شوی دی یعنی قران او کم کتابونه چې ستانه مخکې نازل کړی شوی وو پاغه ټولو باندې ایمان راوړي او په آخرت باندې یقین لري. داسې خلک د خپل رب د طرف نه په صحیح لاري باندې دي او هم دوی خلاصې مندون کې دي. کوم خلکو چې د دې خبرو منلو نه انکار وکړو دا غوي د پاره یو شاندا کته هغوی خبردار کړي او کو خبردار نه کړي بهرحال هغوی منون کې نه دي. الله دا غوي په زړونو او وګونو باندې مهر لګولې دي او دا غوي په سترګو باندې پرده پرته ده. هغوی د سختي سزا مستحق دي. ځینې خلک داسې هم دي چې وایي مونږ په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړی دی او حال دا دی چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي. هغوی د الله او د ایمان والو سره دوکبازي کوي خو په اصل کې هغوی په خپل ځان له دوکه ور کوي او هغوی ته د دې پته نه لګي. دا هغوی په زړونو کې یو بیماری ده چې هغه الله نور هم زیات کړه او کم دروغ چې هغوی وایي داغه په بدل کې داغوی د لپاره دردناک سزا ده. هر کله چې هغوی ته دا اویل شو چې په ځمکه کې فساد مپورته کوي نو هغوی دا اویل چې مونږ خو اصلاح کوونکي یو. خبردار په حقیقت کې هم دا خلق فساد کوونکي دي خو دوی پوهیږي نه. او کله چې هغوی ته اویل شو چې لکه څنګه نور خلکو ایمان راوړی دی دغه شان تاسو هم ایمان راوړئ نو هغوی دا جواب ورکړو چې آیا مونږ د بیوقوفانو په شان ایمان راوړو. خبردار په حقیقت کې دوی په خپل بیوقوفان دي خو دوی پوهیږي نه. کله چې دوی د مؤمنانو سره ملاويږي نو وایي چې مونږه ایمان راوړی دی او کله چې دوی یوازې د خپل شیطانانو سره ملاويږي نو وایي چې په اصل کې خو مونږه ستاسو سره یو او د دې خلکو سره هڅه ټوکی کوو. الله د دوی سره ټوکی کوي هغه دوی لا مهلت ورکوي او دوی په خپل سرکشي کې دړندو پشان ګډوډ ګرځي. دا هغه خلک دي چې دوی د هدایت په بدل کې گمراهي اغستی ده. خدا سودا دوی له فائدمند نه ده او دوی هرگز په صحیح لار باندې نه دي. د دوی مثال داسې دی لکه چې یو سړی اور بل کړو او کله چې هغه اور خواوشا ټول زینه روخانه کړل نو الله تعالی دا غوینه د لیدلو طاقت واغستو او هغوی په داسې حال کې پریخودل چې په تیارو کې ورته هیڅ په نظر ناراضي. دوی کانه دي چاړاګان دي راند دي دوی اوس نه واپس کیږي. یای مثال داسې وګڼه چې د اسمان نه زورور باران وریږي او داغه سره توري تیارې او ګړزار او برېښنا هم ده. د اسمان ګړزار چې دوی واوري نو د مرګ د یرینا خپل ګوتی په خپل غوګونو کې کېږدي او الله دا د حق نه منکر خلق د هر طرف نه په ګیره کې اغستلې دي. د ډېر پلخ د وجنه تبوای چې برېښنا به اوس د دوی د سترګو نظر ویسي. کله چې دوی ته لګ رڼا شي نو په هغه کې سلګ لري لاړ شي او کله چې په تیار شي نو ودرېږي. که الله غفتله نو د دوی نه به د اوریدلو او د لیدلو طاقت بالکل اغستلې وو. دا یقیني ده چې هغه په هر څه باندې قادر دی. اے خلکو د خپل هغه رب بندگی اختیار کړئ چې تاسو او تاسو مخ کې کم خلک تیر شوی دي دا غوي ټول خالق دی. امید دی چې په دې صورت تاسو بچ شئ. دا هم هغه دی چې تاسو ته پاره د ځمکې فرش وګړو د اسمان چتی جوړ کړو د برنې وبرا ورولې او د بو په ذریعہ هر قسم پیداوار راو ټکوو او تاسو د پاره د رزق تیارې وکړو. نو هر کله چې تاسو په دې پوهیږئ نو د الله سره بل څوک مقابل م جوړوي. او که تاسو دا شکوي چې دا کم کتاب مونږ په خپل بنده نازل کړی دی چې دا زمونږ دی او کنه دی نو د دې پشان فقط یو صورت جوړ کړئ او راي وړئ او خپل ټول ملګری راو غواړئ د یو الله نه سیوا د هر چا نه چې مدد غواړئ نو وغواړئ. که تاسو رښتینی یې نو دا کار وکړئ. خو کو داسې مو نکړل او دا یقیني ده چې هیڅ چری نشي کولای نو دا غوور نه ویریږي چې خشاک به انسانان او کانی وي او چې تیار کړی شوی دی د حق نه انکار کوونکو د پاره. او اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم کم خلک چې په دې کتاب باندې ایمان راوړي او د دې مطابق خپل عملونه صحیح کړي هغه لا زهره ورکړه چې دا غوي د پاره داسې باغونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي. د دې باغونو میوه به په شکل کې د دنیا د میوه سره یو شان وي. کله چې هغه ته د خوراک د پاره یو میوه ورکړي شي نو هغه به وایي چې په دنیا کې به هم دغه سي میوه مونږ ته راکړي کې دي شوي. هلته به دا غوي د پاره پاکي بیبيانی وي
او هلتبا هغوی همیشه وی او الله په دې هرگز نه شرمېږي چې د ماشي یا د دین هم د زیات سپک سیز مثالونه بیان کړي کم خلک چې حق خبره قبلون کې دي هغوی چې دا مثالونه واوري نو پوه شي چې دا حق دی چې دا غوی د رب د طرف نه راغلی دی او کم خلک چې منون کې نه دي هغوی چې دا واوري نو وایي چې د داسې مثالونو بیانولو سره د الله څه کار دی دغه شان الله هم په یو خبره ډېر بیلاری کوي او ډېرو ته صحیح لار ښیي او بیلاری کوي هغه خلک چې فاسقان دي دا خلک د الله وعده د محکوموالي نه رستو ماتوي الله چې د کم سیز دا پیوند کول حکم کړی دی هغه پرې کوي او پزمکه کې فساد راپورته کوي په حقیقت کې دا خلک نقصان مندون کې دي تاسو د الله سره د کفر رویه څنګه اختیاروئ حال دا چې په تاسو کې روح نه وو هغه تاسو له ژوند درکړو بیا به هغه تاسو نه روح واخلي بیا به دوباره تاسو له ژوند درکړي بیا به دغه طرف ته واپس ځئ دا هم هغه دی چې تاسو د پاره د ځمکې ټول سيزونه پیدا کړل بیا یې پورته توجه کړه او وو اسمانونه جوړ کړل او هغه د هر سیس علم لرونکي دی بیا لکشان هغه وخت په خیال کې راواله کله چې ستارب فرښتو ته ویلی وو چې زه پزمکه کې یو خلیفہ جوړونکی يم هغوی ویل چې آیا ته پزمکه کې داسې څوک مقرروي چې د ځمکې نظام به خرابوي او ویني به تویوي مونږ استاد سنا سره تسبیح وایو او ستا پاکي بیانو الله فرمایل چې زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو په هغه نه پوهېږئ د دین رستو الله آدم علی السلام ته د ټولو سيزونو نمونه اوخودل بیا هغه فرښتو ته وړاندې کړل او ورته او فرمایل چې چریستاسو دا خیال صحیح دی چې د یو خلیفہ په مقررولو با د ځمکې نظام خراب شي نو د دې سيزونو نمونه راته اوخه فرښتو ارزو کړو د نقص نه پاک خو هم ستا ذات دی مونږ خو بس هغه مر علم لرو څومره چې تا مونږ لرا کړی دی په حقیقت کې هر څه پیژندونکو او په هر څه پوهیدونکو ستانه بغیر بل څوک نشته بیا الله تعالی آدم علیه السلام ته وویل ته دوی ته د دې سيزونو نمونه اوخیا کله چې هغه ته د ټولو سيزونو نمونه اوخودل نو الله فرمایل ما تاسو ته ویل نو چې ما ته د اسمانونو او د ځمکې هغه ټول حقیقتونه معلوم دي کم چې تاسو نه پټ دي څه چې تاسو ظاهروي هغه هم ما ته معلوم دي او څه چې تاسو پټوي هغه هم زه پیژنم بیا چې کله مونږ فرښتو ته حکم وکړو چې د آدم علی السلام مخې ته ټیټ شي نو هغه ټول ټیټ شوي خو ابلیس انکار وکړو هغه لوی وکړه او په نافرمانو کې شامل شو بیا مونږه آدم علی السلام ته وویل چې ته او ستا خزا تاسو دواړه په جنت کې اوسئ او دلته په فراخۍ سره چې څو غواړئ هغه خورئ خو دې ونی ته نږدې مه ورځئ ګینې نو په ظالمانو کې به شمار شئ اخر دا چې شیطان هغوی دواړه دغه ونی ته ولمسول او زمونږ د حکم منلو نه واړول او هغوی را باندې د هغه حالت نه راوښکل په کم حالت کې چې وو مونږ ورته حکم وکړو چې اوس تاسو ټول د دې ځای نه کوز شئ تاسو د یو بل دشمنان یئ او تاسو به د یو خاص وخت پوري پزمکه کې اوسئ او هلته به ژوند تیروئ په دغه وخت آدم علی السلام د خپل رب نه یو څو کلمې زده کړې او توبه وستله چې خپل رب ورلا قبول کړه ځکه چې هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی مونږ وویل چې تاسو ټول د دې ځای نه کوشئ بیا چې زما د طرف نه تاسو ته هدایت درشي نو کم خلک چې زما په دغه هدایت پسې روان شي په هغوی به د هیڅ یری او غم وخت نه راځي او څوک چې داغه د قبلولو نه انکار وکړي او زمونږه آیاتونه دروغ وګڼي هغوی ورته تلونکي خلک دي هلته به همیشه اوسي اے بنی اسرائیلو لږ خیال وکړئ زما په هغه نعمت چې ما تاسو له درکړې وو زما سره چې تاسو کومه وعده وا هغه تاسو پوره کړئ نو زما چې کومه وعده تاسو سره وا هغه به زه پوره کړم او خاص زمانه تاسو ویریږئ او ما چې کوم کتاب را لېږلې دی په هغه ایمان راوړئ دا د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی کوم چې تاسو سره د مخکینه موجود وو نو د ټولو نه اول تاسو د دینه انکار مکوئ په لږ قیمت زما آیاتونه مخرڅوئ او زما د غضب نه ځان ساتئ حق له د باطل رنگ مور کوي چې شکمن شي او سره د پوهې د حق پټولو کوشش مکوئ منځ قائموئ زکات ورکوئ او کم خلک چې ماته ټټیږي تاسو هم دا غوي سره ټټیږئ تاسو نور خلکو ته خو د نیکۍ لار ښیئ خو خپل ځان هېروئ حال دا چې تاسو د کتاب تلاوت کوئ آیا تاسو د عقل نه اډو کار نه اخلئ د صبر او د منځ په ذریعہ امداد غواړئ
بهشکه چې مونږ ډېر ګران کار دی خدا هغه فرمانبردار بندگانو د پاره ګران نه دی چې دای یقین دی چې اخر به د خپل رب سره ملاويږي او هغه ته به واپس ځي. اے بنی اسرائیلو یاد کړئ زما هغه نعمت چې ما پتا سو کړې وو او بل دا خبره چې ما تاسو ته د ټوله دنیا په قومونو باندې فضیلت درکړې وو او ویریږئ د هغه ورځې نه چې څوک به د چا په کار ناراضي نه به د چا د طرف نه سفارش قبليږي او نه به څوک په فدیه ورکولو پرې خودل کیږي او نه به مجرمانو ته د هیڅ یو زینا امداد ملاويږي. او یاد کړئ هغه وخت کله چې مونږه تاسو د فرعونانو د غلامۍ نه آزاد کړئ هغه تاسو په سخت عذاب کې اخته کړی وای ستاسو هلاکان به وجل او ستاسو جنکۍ به ژوندۍ پرې خودلې او په دې حالت کې ستاسو د رب د طرف نه په تاسو لوی ازمیښت وو. یاد کړئ هغه وخت کله چې مونږه سمندر سری کړو او ستاسو د پاره مو لار جوړ کړه بیا مو داغه نه تاسو په خیریت سره پوری باسلای بیا مو دغلطه ستاسو د وړاندې فرعونیان غرق کړل. یاد کړئ کله چې مونږه موسی علی السلام د سلويختو شپو او ورځو په واده راو غوښتو نو داغه نه ورستو تاسو د غوا د بچینا خدای جوړ کړو. دغه وخت تاسو ډیر زیاتې کړې وو خو بیا هم مونږه تاسو معاف کړئ شاید چې اوس شکرګزار جوړ شئ. یاد کړئ چې ټیک په دغه وخت کله چې تاسو دا ظلم کوو مونږه موسی علی السلام لا کتاب او فرقان د دې لپاره ورکړو چې تاسو داغه په ذریعہ نیغه لار بیا مومئ. یاد کړئ کله چې موسی علی السلام د دې نعمت سره واپس شو نو هغه خپل قوم ته وویل چې اے خلکو تاسو د غوا د بچی د عبادت په وجه په خپل ځان سخت ظلم کړی دی نو خپل خالق ته توبه وباسئ او خپل ځانونه مړ کړئ په دې کې تاسو د خالق په نس تاسو بهتري ده. هغه وخت ستاسو خالق ستاسو توبه قبول کړه ځکه چې هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی. یاد کړئ کله چې تاسو موسی علی السلام ته ویلیو چې مونږه ستا په خبره هرگز یقین نکوو ترڅو چې مونږه په خپل سترګو ښکارا خدای ستا سره په خبرو کولو او نه وینو. په دغه وخت کې تاسو قتل چې یو سخت تندر تاسو راګیر کړئ تاسو مړو پراتوي خو مونږه بیا تاسو ژوندۍ راپورته کړئ شاید چې د دې احسان نرستو تاسو شکرګزار جوړ شئ. مونږ په تاسو باندې د ورځې سورې وکړو د منو سلوا خوراک مو درلا راولېګو او تاسو ته مو وویل چې مونږ درلا کم پاک سيزونه درکړې دي هغه خورئ خو تاسو په خوانو مشرانو چې څه وکړل هغه په مونږ باندې داغوی ظلم نه وو بلکې هغه په خپل ځان ظلم وکړو. بیا یاد کړئ کله چې مونږ ویلی وو چې د مخامخ کلی ته ننوځئ د دې پیداوار چې سرنګي مو خوخوي هغه سي د مزي سره خورئ خو د کلی په دروازه ټټ ټټ ورننوځئ او هتتون وایي مونږ بس تاسو خطاګانی معاف کړو او پنیکانو خلکو با نور فضل او کرم وکړو. خو کوم خبره چې هغه ته ویلې شوی و ظالمانو هغه بدل کړه او نور سوتري جوړ کړل. اخر مونږه په ظلم کوونکو خلکو باندې د اسمان نه عذاب نازل کړو. دا سزا وا دا وی د هغه نافرمانو کارونو چې هغه وکول. یاد کړئ کله چې موسی علی السلام د خپل قوم لپاره د اوبو غوښتلو دعا وکړه نو مونږه وویل چې په خپل همسا فلانه ګټ وها نو داغه نه 12 چینه روان شوي او هر قبيله د خپل اوبوس کلو ځای او پېژندو. هغه وخت دا ویل شو چې الله کم رزق تر کړی دی هغه خوري سکي او پزمکه کې فساد مخوروي. یاد کړئ کله چې تاسو ویلی وو چې اے موسی علی السلام مونږ په یو قسم خوراک صبر نشو کولای د خپل ربنا دعا وغواړه چې زمونږ د پاره د ځمکې نه پیداوار پیدا کړي مثلا ساگ ترکاری خټکی بادرنګ غنم اوګه دال پیاز وغیرہ. نو موسی علی السلام ویل آیا تاسو د یو بهتر سیس په ځای باندې د ادنا درجه سیس اغستل غواړئ خدنو د یو خار آبادی ته لاړ شئ تاسو چې څه غواړئ هلته به درته میلاو شي. اخر دا چې خبره دې ته ورسېده چې په هغوی باندې د ذلت او د خوارۍ د محتاجۍ او د بدحالۍ ژوند راغی او د الله په غضب کې گیر شو. دا نتیجه وا د دې خبرې چې هغوی د الله د آیاتونو سره کفر وکړو او پیغمبراني په ناحقه قتلول شروع کړل. دا د هغوی د نافرمانۍ د کارونو او د هغوی د دې خبرې نتیجه وا چې د شریعت د حدونو نه بهر ته وتل. یقین وکړئ کو د نبی عربي منونکي دي او کو يهوديان دي کو عیسایان دي او کو صابيان دي چا چې هم په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړو او نیک عمل وکړو نو دغه بدلا د خپل رب سره ده او دغه د پاره د هیڅ یری او غم موقع نشته. یاد کړئ هغه وخت کله چې مونږه د تور غر ستاسو د پاسه نیولې وو او ستاسو نمو په خوا دا غستلی و
او دامو درته ویلو چې کم کتاب مونږ تاسو درکو هغه مضبوط ونیسئ او کم حکمونه او هدایات چې پدې کې درج دي هغه یاد کړئ. په دې ذریعہ دا موقع کې دي چې تاسو د پرهیزګارۍ په لار روان شئ. خود دینه رستو تاسو د خپل وعده نه واپس شوي. د دې باوجود د الله فضل او دغه رحمت تاسو سره مل وو. کینینو تاسو به په خوا تبا شوي وای. بیا تاسو ته د خپل قوم د هغه خلکو قصه خو معلومه ده کنه چې د سبت قانوني مات کړي وو. مونږه هوی ته اوهل چې شادوغان شي او په دې حالت کې اوسېږي چې پتا سو باندې د هر طرف نه لعنت. دغه شان مونږه داغوي انجام دغه زمانه د خلکو لپاره او درستو راتلونکو نسل لپاره یو عبرت جوړ کړو او د یریدونکو خلکو لپاره مو یو نصيحت پرې خو دو. بیا هغه واقعیا یاد کړئ کله چې موسی عليه السلام خپل قوم ته وویل چې الله تاسو ته حکم کوي چې یو غوا ذبح کړئ. هغه وویل چې آیا ته زمونږ سره ټوکی کوي؟ موسی عليه السلام وویل چې زه په خدای پوری د دینه پناه غواړم چې د جاهلانو په شان خبرې وکړم. هغه وویل چې ډیره خدا خپل رب ته درخواست وکړه چې هغه مونږ ته د دې غوا سره تفصیل وخی. موسی عليه السلام وویل د الله فرمان دی چې هغه د داسې غواوي چې نه بډای وي او نه بچي وي بلکې درمیاني عمر والدي وي. لہذا کم حکم چې درته کیږي هغه اومنئ. هغه بیا وویل چې د خپل رب نه تاسو کړه چې داغه رنگ بسنګوي. موسی عليه السلام وویل الله فرمایي چې غوا د زیړ رنگ پکار ده چې رنگي داسې شوخوي چې د کتونکو پر زړه خوشاليږي. هغه بیا وویل چې د خپل رب نه صفه تاسو کړه چې کم قسم غوا پکار ده. مونږ د دې په پیدا کولو کې حیران شویو. که د الله خوښي نو مونږ ته به د دې پته ولګيږي. موسی عليه السلام جواب ورکړو چې الله تعالی وایي چې هغه داسې غوا ده چې کار خدمت لري نه غستې کیږي نظم کاروي او نه اوبره او باسي صحیح سالمه او بيداغه. په دې باندې هغه چغه کړه چې هاو اوس دې ټیک پته خودله. بیا هغه ذبح کړه. ګینونو هغه خو داسې نه معلومېدل چې دای کړي وي. او هغه واقعیا تاسو ته یاد ده کله چې تاسو یو سړی مړ کړي وو او بیا داغه په باره کې مو جګړې کولې او په یو بل مو د قتل الزام لګولو او الله دا فیصله کړی و چې ست تاسو پټوي هغه به الله ښکارا کوي. په هغه وخت مونږه حکم وکړو چې د دې غوا په یوه حصہ باندې مړې وهاي. وګورئ دارنګي الله مړی ژوندۍ کوي او تاسو ته خپل نخې د دې لپاره خي چې تاسو په شئ. خو اخر دا چې د داسې نخو لیدلونه رستو هم تاسو زړونه سخت شو د کانو پشان سخت شو بلکې په سختۍ کې داغه نه هم زیات سخت ځکه چې په کانو کې ځینې داسې هم دي چې داغه نه چینه بهيږي ځینې داسې دي چې چوي او داغه نه اوبراوزي او ځینې د خدای د یری نه هم را پریوزي. الله تاسو د کارونو نه خبر نه دی. اے مسلمانانو اوس هم تاسو د دې خلکو نه دا امید لرئ چې دوی بس تاسو په وینا باندې ایمان راوړي. حالکه په دوی کې د یوې ډلې طریقه دا پاتې شوې ده چې د الله کلام واورېدو او بیا یې سره د پوهې قصدن پاغې کې بدلون راوستلو. په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړونکو خلکو سره چې میلاویږي نو وایي چې مونږ هم هغه منو. او کله چې په خپلو کې د یو بل سره په ځان لځای کې کینی خبرې کوي نو وایي چې به وقوفان شوي خو نه یای. تاسو دې خلکو ته هغه خبرې خای چې الله تاسو ته خو دلی دي او چې سبا له تاسو خلاف تاسو د رب په دربار کې د دلیل په تور پیش کړي. اولی دوی ته معلومه نه ده چې الله د هغه ټول خبرونه خبر دی کمی چې دوی پټوي او کمی چې دوی ښکارا کوي. په دوی کې یو بل ډله د امیانو ده چې په کتاب خو پوهیږي نه بس په خپلو بے بنیادو امیدونو او ارزوګانو پسې روان دي او صرف په وهمونو ګمانونو باندې ژوند تیروي. نو هلاکت او تباہی ده د هغه خلکو د پاره چې په خپل لاسونو باندې د شریعت کتاب لیکي بیا خلکو توای چې دا د الله د طرف نه راغلي دي د پاره د دې چې په بدل کې سلک شان فائدہ حاصل کړي. دا غوي د خپل لاسونو دا لیکل هم دا غوي د پاره د تباہی سامان دی او دا غوي دا ګټه هم دا غوي د پاره د هلاکت سبب دی. هغوی وایي چې د دوزخ ور به زمونږ سره هډو لګینا او کولګي نو د یو 100 ورځې سزا بوي. نو وی دي د دوی نه تاسو کړه چې آیا تاسو د الله نه داسې وعده غستلی ده چې هغه داغه خلاف ورزي نشي کولای یا خبره دادا چې تاسو په الله پوری داسې خبرې کوي چې داغه په عقله تاسو ته دا پته نشته چې الله داغه ذمہ اغستلی ده. اخر پتا سو پوری با د دوزخ ور ولی نه لګي. هر څوک چې بدی وکړي او په غلطو کارونو کې غیر پاتې شي هغه دوزخی دي او په دوزخ کې به همیشه اوسي.
او کم خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغه جنتیان دي او په جنت کې به همیشه اوسي. یاد کړئ د اسرائیل د اولاد نه مونږ په خوا دا غستلی و چې د الله نه بغیر د بل چا عبادت مکوئ. د مور پلار، د رشتہ دارانو، یتیمانانو او مسکینانو سره ښه سلوک کوئ. د خلکو سره ښې خبرې کوئ، منځ قائموئ او زکات ورکوئ. خو د لګو خلکو نه بغیر تاسو ټول د دې وعده نه پشاشوي او تر اوسه پوری پشازئ. بیا لکشن رایات کړئ مونږ ستاسو نه مضبوطه وعده غستلی و چې په خپلو کې د یو بل ویني متوي وای او ما یو بل د خپل کورونو نه وباسئ. تاسو د دې اقرار کړی وو، په دې باندې تاسو په خپل گواهان یې. خنن هم تاسو یې چې خپل ژوند وجنئ، د خپل رورولۍ څخلک د خپل کورونو نه بے کور کوي، په ظلم او زیاتۍ سره داغوی خلاف د یو بل مرسته کوي او کله چې هغه په جنگ کې اونول شي او تاسو لا راوستل شي نو داغوی د آزادولو د پاره فدیه اخلي او ورکوي. حالکه هغه د خپل کورونو نه استل د سر نه پتا سو باندې حرام وو. نو آیا تاسو د کتاب په یو حصہ ایمان راوړی او د بل حصے سره کفر کوي؟ نو پتا سو کې چې کم خلک داسې کار وکړي داغوی سزا د دینه بغیر بل سیده چې په دنیا کې خوارو ذلیل پاتې شي او په آخرت کې سخت عذاب ته ولېږل شي. الله تعالی داغي کارونه نه خبر نه دی کم چې تاسو کوي. دا هغه خلک دي چې آخرت خرڅ کړي دي او د دنیا ژوند یې اغستلې دي. نو نه به د دوی په سزا کې څه کمی وکړي شي او نه به دوی ته څه امداد ورسېدلی شي. مونږه موسی علی السلام لا کتاب ورکړو، داغونه رستمو پرلی پسې رسولان اولېګل او په اخر کې مو عیسی علی السلام د مریم زوی دروخانه نه خسره اولېګو او په پاک روح سره مو داغه مدد وکړو. نو دا ستاسو څه طریقه ده چې کله هم یو رسول ستاسو د نفس د خواهشاتو خلاف یو سیس تاسو ته راوړی دی نو داغه په مقابله کې مو سرکشي کړی ده، سمو دروغ وګڼل او سمو وجل. دوی وایي زمونږ زړونه محفوظ دي، نه بلکې اصل خبره دا چې د دوی د کفر په وجه په دوی باندې د الله لعنت دی. دغه وجه ده چې دوی لږ ایمان راوړي او اوس چې کم کتاب د الله د طرف نه دوی ته راغلی دی داغه سره د دوی څه سلوک دی سره د دې چې هغه د هغه کتاب تصدیق کوي کم چې د دوی سره د مخکې نه موجود وو، سره د دې چې د دې کتاب دراتلو نه مخکې به دوی په خپل د کافرانو په مقابله کې د فتح او امداد دعاګانې غوښتلې. خو چې کله هغه دوی ته راغی او دوی خو پیژندو هم نو داغه نه منلو نه انکار وکړو. د خدای لعنت دی په دې انکار کوونکو باندې. دا څومره خرابه ذریعہ ده چې دوی په ځان له تسلی راولي چې کم هدایت الله نازل کړي دي داغه د منلو نه صرف د دې ضد په وجه انکار کوي چې الله خپل فضل وحی او رسالت د خپل خوخي په بنده باندې راولېګو. نو دوی اوس د یو غضب مستحق شوی دي د پاسه د بل غضب او د داسې کافرانو د پاره سخته د ذلت سزا مقرره ده. کله چې دوی ته وویل شي چې الله سره نازل کړي دي پاغه باندې ایمان راوړی نو دوی وایي مونږ خو صرف په هغه څه باندې ایمان راوړو چې هغه په مونږ یعنی د اسرائیل په نسل باندې نازل شوی دی. داغه نه علاوه چې سره غلي دي داغه د منلو نه هغه انکار کوي، حالکه هغه حق دی او داغه تعلیم تصدیق او تایید کوي کم چې داغوی سره د مخکې نه موجود وو. ډېر خدا دوی ته وایا کچری تاسو په هغه تعلیم باندې ایمان وی کم چې تاسو ته راغلي وو د دین مخکې مو د الله هغه پیغمبران کم چې په خپل په بنی اسرائیل کې پیدا شوی وو ولی قتل ول. تاسو ته موسی علی السلام د څنګه روخانه نه خسر راغی، بیا هم تاسو داس ظالمان وای چې داغه د تلو سره مو دغه د بچی عبادت شروع کړو. بیا لګشان هغه محکمه وعده آیات کړی چې تور مستاسو د پاسه اوچت کړي وو او واده مو درنه اغستلی و. مونږ درته ویلی وو چې کم هدایت مونږ درلیږو داغه په سختۍ سره پابندي کوي او په غوګونی واوري. ستاسو مشرانو ویل مونږه واوریدل خو منوي نه او داغوی د کفر دا حال وو چې داغوی په زړونو کې دغه د بچی مینه ناشته و. ورته وایا کچری تاسو مؤمنان یې نو دا خو عجیب ایمان دی چې تاسو ته د داسې خرابو کارونو حکم درکوي. دوی ته وایا کچری واقعي د الله په نزد د اخرت کور د ټولو انسانانو نه علاوه خالص تاسو ته پاروي نو بیا تاسو لا پکار دی چې د مرګ ارزو وکړئ. کچری تاسو په خپل خیال کې رښتینی یې یقین وکړئ چې دوی به هیڅ کله د دې ارزو ونکړي په دې وجہ چې دوی په خپل لاسونو کومه ګټه حالته ځانته لګلې ده هغه دوی د دې نه منع کوي چې حالته د تلو ارزو وکړي. الله د دې ظالمانو د حال نه خبر دی. تو به ویني چې دوی د ټولو خلکو نه زیات په ژوند مین دي
تر دې پوري چې په دې معاملې کې د مشرکانو نه هم زیات حریصان دي د دوی هر یو سړی دا غواړي چې زر کال ژوند دی وي حالکه دا اوږد عمر خو دوی د عذاب نه سلري نشوړلې هر څنګه عملونه چې دوی کوي الله هغه ویني دوی ته وایا چې څوک د جبرئیل علی السلام سره دښمنی ساتي هغه ته د معلومه وي چې جبرئیل علی السلام د الله په حکم سره دا قران ستا په زړه باندې نازل کړي دي چې د مخکینو کتابونو تصدیق کوي او تایید کوي او د مؤمنانو د پاره د هدایت او د کامیابی زیری دی کچری د جبرائیل سره د دوی د دشمنی دا وجوي نو ورته وایا چې څوک د الله او داغه د فرښتو او داغه د رسولانو او د جبرئیل او د میکائیل دشمنان دي الله دا دغه کافرانو دشمن دی مونږ ته داسې آیاتونه نازل کړي دي چې حق صفه صفه ظاهرون کړي هغه باندې د عمل کولونه هغه خلک انکار کوي چې هغوی فاسقان دي ولی همیشه داسې ندي شوی چې کله هغوی یو وعده کړی دا پاوی کې یوې ډلې ضرور هره کړی دا حالکه اکثر خو پکې داسې دي چې په اختیار سره د ځینې ایمان نه دراوړي او چې کله دوی ته د الله د طرف نه یو رسول سره د داسې کتاب راغی چې هغه د دوی د کتاب تصدیق کوونکې دی نو په دې اهل کتابو کې یوې ډلې د الله کتاب شاته داسې غورځوو لکه چې هغوی هډو سپوهیږي او په هغه سيزونو پسې ورپسې شو چې شیطانانو با د سليمان عليه السلام د بادشاہي په نوم پیش کولو حالکه سليمان عليه السلام هیڅ کفر نه دی کړی کفر خو هغه شیطانانو کوو چې خلکو ته د جادو تعلیم خودلو او هغوی په هغه سیس پسې ورپسې شو چې په بابل کې په دوو فرښتو هاروت او ماروت باندې نازل کړي شوی وو حالکه هغوی یعنی فرښتو چې به کله چاته داغه تعلیم ورکولو نو اول به ورته صفا وویل چې ګوره مونږه صرف یو ازمیخت یو تو کفر کې اخته نشي بیا به هم د خلکو داغوی نه هغه سجده کول چې په هغه سره د خاون او دغه د خزي په منځ کې جدای راولي ظاهره خبره ده چې په دې ذریعہ هغه د خدای د حکم نه بغیر هیڅ ته ضرر نشو رسولې خو سره د دیبا هغه داسې سیز عزت کولو چې په خپل با داغوی د لپاره فائدہ ورکونکې نه بلکې نقصان ورکونکې وو او هغه ته دا معلومه وا چې څوک د دې سیز خریدار شو نو داغوی د لپاره په آخرت کې هیڅ حصہ نشته څومره خراب سامان وو چې داغه په بدل کې هغه خپل ځانونه خرڅ کړل افسوس چې هغه ته معلوم وي دا بد انجام او کچري هغه ایمان او تقوی اختیار کړی وي نو د الله په دربار کې چې داغه کوم بدله ملاوي دله هغه د هغه لپاره ډېره بهتره و افسوس چې هغه خبر وي د دې ښه انجام نه اے مؤمنانو رای نه موایي بلکې انظر نه وایي او خبره په توجه سره اورئ دا کافران خو د دردناک عذاب مستحق کوم خلکو چې د حق نه انکار کړي دي کو هغه اهل کتاب دي او کو مشرکان دي هغه هیڅ کله دا نه خوي چې تاسو د رب ته طرف نه په تاسو باندې څه خیر نازل شي خو الله چې څوک غواړي هغه د خپل رحمت لپاره خاص کوي او هغه د یو لوی فضل خاوند دی مونږ چې خپل کم آیاتونه منسوخ کوو یا د خلکو نه هېرو نو داغه پځه داغه نه بهتر یا کم نه کم داغه پشان آیاتونه راوړو آیا تا ته معلومه نه ده چې الله په هر څه قدرت لري ولی تا ته پته نشته چې د ځمکې او د اسمانونو بادشاہي د الله ده او داغه نه بغیر بل هیڅوک تاسو خبر اغستونکې او تاسو مدد کوونکې نشته آیا تاسو د خپل رسول نه هغه شان ته پوښتنه کول غواړئ لکه څنګه چې د دین مخکې د موسی عليه السلام نشوي وو حالکه چا چې د ایمان لار د کفر په لار بدل کړه هغه د صحیح لارینه بیلاری شو په اهل کتابو کې ډېر خلک دا غواړي چې په څه طریقې تاسو د ایمان نه کفر ته واپس راوړئ اگر چې حق هغه تخکارا شوه دی خو د خپل نفس دا حسد د وجنه هغه تاسو د پاره دا غواړي د دې په جواب کې تاسو تر هغه پوري د معافی او د چشم پوشینا کار واخلئ چې الله خپل فیصله په خپل جاری کړي یقین لرئ چې الله په هر څه باندې قدرت لري منځ قائموي او زکات ورکوي تاسو چې د اخرت لپاره کوم نیکی ځان لا مخکې لګي هغه به د الله سره بیا مومئ تاسو چې څه کوئ هغه د الله په نظر کې دي دوی وایي چې هیڅوک په جنت ته نځي تر څو چې هغه يهودي نوي یا د عیسایانو د خیال مطابق عیسائی نوي دا د دوی ارزوګانی دي دوی ته وایا چې خپل دلیل پیش کړي چې تاسو په خپل داوا کې رښتینی یې په اصل کې نه تاسو خاص خلک یې او نه بل څوک حق داده چې چا خپل ځان د الله فرمان ته اوسوارو او عملاً پنه کلار روان شو نو داغه د پاره د دې اجر داغه د رب سره دی او د داس خلکو د پاره نه د سیری او نه د غم موقشته یان وایي چې د عیسایانو سره هیڅ نشته عیسایان وایي چې د يهوديانو سره هیڅ نشته حالکه دوه کتاب لولي
او دا قسم داوی هغه خلک هم کوي چې دا غوي سره د کتاب علم نشته دا په کومو اختلافو کې چې دوی اخته دي د دې فیصله به الله د قیامت په ورځ کوي او د هغه سړي نه بزیات ظالم څوک وي چې د الله په عبادت خانو کې د الله د نوم یادولونه خلق منی کوي او دا غي په ورانولو پسې لګېدلی وي داسې خلک د دې قابل نه دي چې په دې عبادت خانو کې قدم کېږدي او کچري حل تلار هم شي نو چې یې ور سره وي د دوی د پاره په دنیا کې شرمندګي ده او په آخرت کې لوی عذاب مشرق او مغرب ټول د الله دی کم طرف ته چې تاسو مخ ګرځوي نو هم هغه طرف ته د الله مخ دی الله ډېر فراخي والده او په هر څه پوهیږي د دوی وینا ده چې الله ځان لا زوی نیولې دی الله پاک دی د دې خبرونه اصل حقیقت دا دی چې پزمکا او اسمانونو کې سدي هغه ټول د الله دی ټول دغه فرمان منونکي دي هغه د اسمانونو او د ځمکې پیدا کونکي دي د کمی خبرې چې هغه فیصله کوي نو داغه د پاره بس هم دا حکم کوي چې شه او هغه وشي ناپوهان وایي چې الله په خپل زمونږ سره خبري ولی نه کوي یا یو نخه ولی مونږ ته ناراضي دارنګ خبري با د دوی نه مخکینی خلکو هم کوله د دې ټولو مخکینی رستو گمراهانو سوچ فکر یو شان دي د یقین والو د پاره همونګه نخي صفا بیان کړی دي د دین لوی نخبه بل سوي چې مونږ ته د حق علم سره زیره ورکونکې او يرونکې ولېګلې اوس چې کوم خلکو ځان د دوزخ سره تړلې دي داغوي د طرف نه ته ذمہوار نه او نه بستانه داغوي په باره کې تپوس کیږي يهوديان او عیسایان با ستانه تر هغه پوری راضي نشي تر سوچې ته داغوي په طریقه روان نشي صفا ورته وایا چې لار خو بس هم هغه دا کوم چې الله خو دلیدا کم علم چې تا تراغله دي کچری تا داغین رستو داغوی دا خواهشاتو پیروي وکړه نو ستاده لپاره هیڅ یو دوست یا مددگار داس نشته چې تا د الله نه بچ کړي کوم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغه سیوای لکه څنګه چې داغه د وینا حق دی هغه په دې قران باندې د زړه په صدق سره ایمان راوړي او چا چې د دې سره د کفر طریقې اختیار کړه هغه په اصل کې نقصان مندونکي دي اے بنی اسرائیلو یاد کړئ زما هغه نعمت چې ما پتا سو باندې کړې وو او بلدا چې ما د دنیا په ټولو قومونو باندې تاسو غوړه کړی وای او د هغه ورځ نه ویریږئ چې څوک به د هیڅ په کار ناراضي نه به د چانه فدیه قبلې دي شي نه به سفارش چاته فائدہ ورکوي نه به مجرمانو ته سمدد ورسېدي شي یاد کړئ کله چې ابراهیم علی السلام خپل رب په یو څو خبرو کې وازمیلو او هغه په هغه ټولو کې پوره وختو نو الله ورته وویل زتا د ټول خلکو د پاره پېښوا جوړوم ابراهیم علی السلام ارز وکړو آیا دا وعده زما د اولاد سره هم ده الله جواب ورکړو زما وعده د ظالمانو سره تعلق نه لري او دا یاد کړئ چې مونږه دا کور یعنی کعبه د خلکو د پاره مرکز او د امن ځای ګرځولې دي او خلکو ته مو دا حکم ورکړو چې ابراهیم علی السلام په کم ځای کې د عبادت لپاره ودرېږي د هغه ځای نه مستقل د مونږ ځای جوړ کړئ او ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام تمو دا تاکید کړو چې زما دا کور د طواف کوونکو اعتکاف کوونکو د رکوع او سجدي کوونکو لپاره پاک ساتي او دا یاد کړئ چې ابراهیم علیہ السلام دعا وکړه اے زما ربا د دې خار نه د امن خار جوړ کړه او د دې په اوسیدونکو کې چې څوک الله او آخرت مني هغه ته هر قسم میوه ورکړه په جواب کې ورته دا رب او فرمایل او چې څوک نه مني هغه له هم د دنیا د ژوند یو څورلو سامان ورکم خو اخر به د جهنم عذاب ترا کاغم او هغه د ټولو نه خراب زید او یاد کړئ کله چې ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام د دې کور دیوالونو چتول نو دعا به کوله اے زمونږ ربا زمونږ د طرف نه دا خدمت قبول کړه ته د هر چا خبري اوریدونکې او په هر څه پوهیدونکې یې اے ربا مونږ دواړه خپل فرمانبردار حکم منونکي جوړ کړه زمونږ د نسل نه یو داسې قوم راپورته کړه چې ستا حکم منونکي مسلمانان وي مونږ ته د خپل عبادت طریقې او خیا زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړه ته ډېر معاف کونکي رحم کونکي یې او اے ربا په دې خلکو کې د دې خپل قوم نه یو داسې رسول راپورته کړه چې هغوی ته ستا آیاتونه واوروي هغوی ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي او داغوی ژوند پاک او صفا کړي ته غالب یې او د حکمت خاوند یې اوس څوک دی چې د ابراهیم علی السلام د طریقې نه نفرت وکړي چا چې خپل ځان په بیوقفتیا او جهالت کې اخته کړی وي داغه نه بغیر بل څوک دا حرکت کولی شي ابراهیم علی السلام خو هغه سړی دی چې موږ په دنیا کې د خپل کار لپاره غوړه کړی وو او په آخرت کې به هغه په صالحانو کې شمارل کیږي دا غوي حال دا وو چې کله ورته خپل رب ویل چې مسلمان شه نو زری ویل
چې زه د کائناتو د مالک مسلمان شوم. هغه خپل اولاد ته هم په دې طریقه باندې د تللو هدایت کړي وو او هم د دې وصیت یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته کړي وو. هغه ورته ویلی وو چې زما بچو الله ستاسو د پاره دا دین غوړه کړی دی، نو د مرګ پورې مسلمانان اوسېږئ. نو آیا تاسو په هغه وخت کې موجود وای چې کله یعقوب علیه السلام د دې دنیا نه رخصتېدلو؟ هغه د مرګ په وخت کې د خپل زامنو نه تپوس وکړو چې بچو زمانه وروسته به تاسو د چا بندگی کوئ؟ هغه ټول په جواب کې ویل چې مونږ به د هغه یو خدای بندگی کوو کم چې ستا او ستا د مشرانو د ابراهیم علیه السلام، د اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام خدای وو، او مونږه خاص هم داغه مسلمانان یو. هغه څه خلق وو چې تیر شو، څه چې هغه ګټلې دي هغه داغوی د پاره دي، او څه چې تاسو ګټئ هغه بس تاسو د پاره وي. ستاسو نه با دا تاسو نه کیږي چې هغه څه کول. يهوديان وایي چې يهوديان شي نو صحیح لار به بیا مومئ. عیسایان وایي چې عیسایان شي نو هدایت بدلته نصیب شي. دوی ته وایا چې نه، هر څه پرېږدئ، یو د ابراهیم علیه السلام طریقه، او ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه نو. اے مسلمانانو وایي چې مونږه ایمان راوړی دی په الله باندې او په هغه هدایت باندې چې مونږ ته نازل شوی دی، او چې ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام اولاد ته نازل شوی وو، او چې موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام او نور ټولو پیغمبرانو ته د خپل رب د طرف نه ورکړی شوی وو. مونږ د هغوی په منځ کې هیڅ فرق نه کوو او مونږه د الله مسلمانان یو. نو که چېرې دوی ایمان راوړو لکه څنګه چې تاسو ایمان راوړی دی نو په هدایت باندې دي، او که چېرې د دې نه مخ واړو نو صفا خبره ده چې هغوی په ضد کې پراته دي. نو اطمینان لرئ چې د هغوی په مقابله کې الله ستاسو د حمایت لپاره کافي دی. هغه هر څه اوري او په هر څه پوهه دی. وایا د الله پاک رنگ اختیار کړئ، داغه د رنگ نه با بل خرنګ د چاوي، او مونږه داغه بندگی کوونکی یو. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې آیا تاسو د خدای په باره کې زمونږ سره جګړه کوئ؟ حالکه هغه زمونږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی. زمونږ عملونه زمونږ د پاره دي او ستاسو عملونه ستاسو د پاره دي، او مونږه الله لره خپل بندگی خالصه کړی ده. یا تاسو دا وایي چې ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام اولاد ټول يهوديان یا عیسایان وو. ورته وایا چې تاسو زیات علم لرئ که الله؟ داغه سړی نه با بل زیات ظالم څوک وي چې داغه په ذمہ د الله د طرف نه یو گواهی وي. د هغه پټکړي ستاسو د کارونه الله سنا خبره خو نه دی. هغه څه خلق وو چې تیر شو، داغوی ګټه داغوی د پاره وا او ستاسو ګټه ستاسو د پاره ده. ستاسو نه با داغوی د عملونو په باره کې تپوس نه کیږي. ناپوه خلق با ضرور داوایي چې دا پدوی سو شو. اول چې کمی قبله ته منځ کوو دا غینه یک دم واوړېدل. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې مشرق او مغرب ټول داغه دي، د الله چې چاته خوخوي هغه ته نه غلار خي. او دغه شان خمونګه ستاسو نه یو امت وس جوړ کړي دي د پاره د دې چې تاسو د دنیا په خلکو باندې گواهان شئ او رسول په تاسو باندې گواهی. اول چې تاسو کم طرف ته مخ کوو هغه خو مونږ صرف د دې معلومولو د پاره قبله مقرر کړی و چې څوک پر رسول پسیزي او څوک واپس پشازي. دا کار خو ډیر سخت، خو د هغه خلکو د پاره هیڅ سخت نه و چاته چې الله هدایت نصیب کړي وو. الله با ستاسو دا ایمان هرگز نه ضایع کوي. یقین وکړئ چې الله د خلکو په حق کې ډیر مهربانه او رحم کوونکی دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم اسمان ته بار بار ستا مخ ګرځول مونږ وینو، نو مونږه تا هغه قبله ته ګرځو کوم چې ستا خوخه ده. مسجد حرام طرف ته مخ وګرځوا. اوس چې هر چاته تاسو یې نو هم دغه مسجد حرام طرف ته په مانځي کې مخونه ګرځوي. کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی وو هغه خپوهیږي چې د قبله د بدلولو دا حکم دا غوي د خپل رب د طرف نه دی او حق دی. خو د دې باوجود چې هغه څه کوي الله دا غینه نه خبره نه دی. کته د اهل کتاب ته هر څنګه نه خراوړي، خو ممکن نه ده چې دوی ستاده قبله پیروي وکړي، او نه ستاده پاره دا ممکن ده چې ته د دوی د قبله پیروي وکړي، او په دوی کې یو ډله هم د بل ډلې د قبله پیروي کولو ته تیار نه ده،
او کم علم چې تا تراغله دي داغینا ورستو کو چریتا د دوی د خواهشاتو پیروي وکړه نو دا یقیني ده چې تبا په ظالمانو کې شمار شي کم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دي هغه دازې چې قبل تر جوړ کړی شوی دا داسې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاد پیژني خو په هغه کې یو ډله سره د پوهي قصدن حق پټوي دا بالکل یو حق امر دی ستاسو د رب د طرفنا نو د دې په عقله ته هرگز په شک کې مپریوځه د هر چا د پاره یو طرف دی چې هغه طرف ته مخ ګرځوي نو تاسو نیکي طرف ته د یو بل نه مخ کېږئ هر چرته چې یې تاسو الله به تاسو ټول بیا مومي او رب مولي داغه د قدرت نه هیڅ بهر نه دی او تشي د کم زینا تیرېږي هم داغه زینا خپل مخ د مانځ په وخت کې مسجد حرام ته وګرځوا ځکه چې دا ستاسو رب حق فیصله ده او الله ستاسو د عملونو نه خبره نه دی او د هر زینه چې تیرېږي ته نو خپل مخ مسجد حرام ته ګرځوا او هر څه ته چې تاسو نو مسجد حرام ته مخونه ګرځوي او مونږ کوي د پاره د دې چې د خلکو سره ستاسو خلاف سه حجت یا اعتراض نوي هو د دوی نه چې څوک ظالمان دي داغوی جبا به هیڅ حال کې نه بنديږي خو تاسو داغوی نه مې یریږئ بلکې زمانه یریږئ او د پاره د دې چې زه پتا سو باندې خپل نعمت پوره کړم او په دې امید چې زما د دې حکم په منلو سره به تاسو هغه سي د کامیابی لار بیا مومئ لکه څنګه چې تاسو ته په دې سیس سره کامیابی نصیب شوه چې مونږه په تاسو کې پخپلا تاسو نه یو رسول راولېګو چې تاسو ته زموږ آیاتونه وروي تاسو ژوند پاکوي او تاسو ته د کتاب او د حکمت تعلیم درکوي او تاسو ته هغه خبرې خي چې تاسو ته معلومي نه وي نو تاسو ما یاد ساتئ زه به تاسو یاد ساتم او زما شکر وباسئ د نعمتونو ناشکری مکوئ اے هغه خلکو چې ایمان راوړې دي په صبر او پمانځ سره مدد وغواړئ الله د صبر کوونکو سره دی او کم خلک چې د الله بلاره کې قتل کړي شي هغه ته مړ موایي بلکې هغه په حقیقت کې ژوند دي خو تاسو دا غوي په ژوند نه پوهیږئ او موږ په تاسو باندې یرا لوګه د مال او د سر نقصان او په آمدنو کې کمی ضرور راولو او تاسو به ازمو په داسې حالاتو کې چې څوک صبر وکړي او چې کله پرې سم مصیبت راشي نو وایي چې مونږه د الله یو او هم الله ته واپس لون کیو نو هغوی ته د خوشاله زیری ورکړه پاغوی باندې با د خپل رب د طرفنا ډېر مهربانيانی وي د الله د رحمت په سوري کې بوي او هم دغه خلک په نیغه لار روان دي بشکا صفا او مروه د الله د نخو ندي نو څوک چې د بیت الله حج یا عمره کوي نو داغه د پاره داسې د ګناه خبره نه ده چې د دې دوانو غونډو په منځ کې صحیح وکړي او څوک چې په خپل رضا سره د خیر سکار وکړي هغه د الله په علم کې دی او الله داغه قدر کوونکی دی کم خلق چې زمونږ را لېږلي شوي روخانه تعلیمات او هدایات پټوي په دا حال کې چې هغه مونږه د ټولو د لار خودنې د پاره په خپل کتاب کې بیان کړی دي یقین وکړئ چې الله هم پاغوي باندې لعنت وای او ټول لعنت کوونکي هم پاغوي باندې لعنت لګي البته چې کم خلق د دې کار نه منشول او د خپل عمل اصلاح وکړه او چې صحیح پټول هغه ښکارا بیان کړل نزبه هغه معاف کړم او زه ډیر معاف کوونکې رحم کوونکې يم کوم خلکو چې د کفر عمل اختیار کړو او هم د کفر په حالت کې مړشول نو په هغه باندې د الله د فرښتو او د ټولو خلکو لعنت دی د لعنت په دې حالت کې با هغه همیشه وي نه بداغوینا سزا سپکه کړی شي او نه باورلا نور مهلت ورکړي شي تاسو خدای بس یو خدای دی دغه رحمان او رحیم نه سیوا بل خدای نشته د دې حقیقت پیژندلو د پاره که د سنخو ضرورت وي نو چې کم خلک د عقل نه کار اخلي دا غوي د پاره د اسمانونو او د ځمکې په پیدا کولو کې دا شپه او ورځ چې په یو بل پسې مسلسل زی راځي په دې کې دا کشته چې د انسان د فائدې سيزونه په دریابونو او سمندرونو کې وړي راوړي په دې کې د باران په دې اوبو کې چې الله یې د برنا راووروي بیا پاغه مړزمکه ژوندۍ کوي او د دې تنظیم په برکت پزمکه کې هر قسم د سا مخلوق خوروي د هواګانو په چلن کې او په دې وریځو کې چې د اسمان او د ځمکې په مینځ کې فرمان منونکي ولاړې دي بشمار نخې دي دا ټولي هغه نخې دي چې د خدای په یووالي دلالت کوي خود دې باوجود هم څه خلک داسې دي چې د الله نه سیوا بل څوک دغه مقابل او دغه برابر جوړوي او دغه سره داسې مینه کوي لکه څنګه چې د الله سره مینه پکار ده حالکه چې کم خلق مؤمنان دي هغه د ټولو نه زیاته مینا د الله سره لري کاش چې کم حقیقت بدوي د قیامت په ورځ د عذاب په لیدلو سره په خپل سترګو ویني هغه هم نن د دې ظالمانو په ذهن کې راغله
چې ټول طاقتونه او ټول اختیارات خو د الله په قبضه کې دي او دا چې په سزا ورکولو کې هم الله ډېر سخت دی. بیا هغه چې کله سزا ورکوي هغه وخت به حالت داوي چې په دنیا کې په کم مشر پسې خلق تلی وي هغه مشر به د خپل پیروکارانو نه ځان خلاصوي خو سزا به ورته خامخا میلاويږي او داوی ټول اسباب او ذریعہ به ختميږي. او کم خلق چې په دنیا کې په هغوی پسې روان وو هغوی به وایي چې کاش کومه بیا موقع راکړې شو نو موږ به دوی تخپل بیزاری دغه څه خودلې وي لکه څنګه چې نن دوی زموږ نه بیزاره کیږي. په دې طریقه به الله د خلکو ته د دوی د دنیا عملونه په داسې شان سره ښکار کوي چې دوی به د ارمانونو او د پیمانتیا لاسونه مروړي خو د ور نه بدوتلو لار نه مومي. اے خلکو پزمکه کې چې کم حلال او پاک سيزونه دي هغه خوري او د شیطان په خودلو شو لارو باندې مزه هغه تاسو ښکارا دشمن دی. تاسو ته د بدای او د بهای حکم کوي او دا سبق درته خی چې د الله په نوم هغه خبري وایي د کوم خبرو په حق لچی تاسو ته علم نشته چې الله دا فرمایلی دي. کله چې دوی ته ویل شي چې الله کم حکمونه نازل کړی دي په هغه پسې روان شي نو په جواب کې وایي چې مونږ خو به په هغه طریقه عمل کوو په کومه چې مونږه خپل پلار نیکو مونډلې دي. ډېر خدا حکوچري د دوی پلارانو او نیکونو د عقل نکار نوی غستلې او نه غلاري نوی مونډلې نو آیا بیا به هم دوی په هغه پسې زی د کوم خلکو چې د خدای په خودل شوی لار باندې د تللو نه انکار کړي دي د دوی مثال داسې دی لکه چې یو شپن کې زناور ته आवाज کوي او هغه زناور د ها هو د आवाज نه سیوا هیڅ نه اوري. دوی کانی دي چاراګان دي وړاندې دي ځکه څه خبره په عقل کې ناراضي. اے مؤمنانو کو چریتا سو په حقیقت کې د الله بندگی کوونکي نو کم پاک سيزونه چې مونږ تاسو لدر کړی دي هغه به تکلیف خوري او د الله شکر وباسي. د الله د طرفنا کس پابندي پتا سو باندې دا نو هغه دادا چې مردار مخوري د ویني او د خنزیر د غوښنه ځان ساتي او هغه سیز مخوري چې په هغه باندې د الله د نوم نه سیوا د بل چا نوم اغستل شوی وي. هو چې کم سړی مجبور وي او د قانون ماتولو اراده نه وي یا د ضرورت نه زیاتې نه کوي نو کو هغه د دې سيزونو نه سو اخري نو ګناه پې نشته. الله بخونکه مهربان دی. حق دادی چې څوک هغه حکمونه پټوي چې هغه الله په خپل کتاب کې نازل کړی دي او د دنیا په لګه فائدہ هغه قربانوي هغه په اصل کې په خپل ګېډو کې وور اچوي. د قیامت په ورځ به الله هرگز داغوي سره خبري اونکړي او نه به هغه پاک کړي او داغوی د پاره دردناک سزا ده. دا هغه خلق دي چې د هدایت په بدله کې گمراهي واغستله او د بخانه په بدله کې عذاب واغستلو. سو عجيبه حوصله ده د دوی چې د دوزخ عذاب ته ټینګ دي. د دې ټولو وجہ دا ده چې الله خو ټیک ټیک د حق مطابق کتاب نازل کړي وو خو چې کوم خلکو په کتاب کې اختلافات راوستل هغه په خپل جګړو کې د حق نه ډېر لري لاړل. نیکی دا نه ده چې تاسو خپل مخونه مشرق یا مغرب ته کړئ بلکې نیکی دادا چې سړی په الله په ورځ د قیامت په فرښتو او د الله په نازل کړي شوی کتاب او داغه په پیغمبرانو باندې د زړه د اخلاص ایمان راوړي او د الله په محبت کې خپل غوړه مال پر رشیدارانو یتیمانانو باندې په مسکینانو او په مسافرانو باندې چې څوک د امداد لپاره لاس اونیسي په هغوی باندې او د غلامانو په آزادولو باندې خرج کړي منځ قائم کړي او زکات ورکړي او نیکان هغه خلق دي چې کله وعده وکړي نو هغه پوره کوي او د تنگسیا او د مصیبت په وخت کې او د حق او د باطل په جنگ کې صبر وکړي. دا رښتینی خلق دي او هم دا خلق پرهیزګاران دي. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي ستاسو د پاره د قتل په مقدمو کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. کو آزاد سړی قتل کړي وي نو دغه آزاد سړی نه دی بدل واغستل شي. کو قاتل غلام وي نو دغه غلام دی قتل کړي شي او کو خزه دا جرم وکړي نو هم دغه خزنه دی بدل واغستل شي. هو کچري د قاتل سره دغه رور د سو نرمۍ کولو د پاره تیار وي نو پکار دی چې په ښه طریقه د ویني تاوان فیصله وشي او د قاتل د پاره ضروری ده چې په راستۍ سره د ویني تاوان ادا کړي. دا ستاسو د رب د طرف نه آسانتیا او رحمت دی. د دین رست هم کچا زیاته وکړو نو داغه د پاره دردناک سزا ده. اے عقل لرونکو ستاسو د پاره په قصاص کې ژوندون دی. امید دی چې تاسو به د دې قانون د خلاف ورزۍ نه ځان وساتئ. په تاسو باندې دا فرض کړی شوی دی چې کله په تاسو کې د چا د مرګ وخت راشي او داغونه مال پاتې کېدو نو هغه دی د مور او پلار او د رشتہدارانو د پاره په ښه طریقه وصیت وکړي. دا حق دی په پرهیزګارانو خلکو باندې.
بیا چې چا وصیت واوریدو او رستي هغه بدل کړو نو داغه ګناه پاغه بدلون کی باندې دا الله هر څه اوري او په هر څه په هده. البته دومره دا که د چا سره دا ویروي چې وصیت کوونکی په خطا یا په قصد سره بینصافي کړی دا او بیا هغه د هغه خلکو په منځ کې چې د چا سره دا معاملې تعلق لري اصلاح وکړي نو په هغه باندې څه ګناه نشته. الله بخونکې مهربان دی. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي پتا سو باندې روزه فرض کړې شوې لکه څنګه چې ستاسو نه وړاندې د پیغمبرانو په امتونو باندې فرض کړې شوې وي. امید دی چې د دینه با پتا سو کې د تقوا صفت پیدا شي. یو څو مقرری ورځې روزي دي که پتا سو کې څوک بیمار وي یا په سفر کې وي نو په نورو ورځو کې دي هغه مر پوره روزه ونیسي. او کم خلک چې د روزه نیولو طاقت لري او نه نیسي نو هغه دي فدیه ورکړي. د یوې روزه فدیه یو مسکین ته خوراک ورکول دي او څوک چې په خپل خوخه زیاته نیکی وکړي نو دا داغه د لپاره بهتره ده. لیکن که تاسو په هیګی نو تاسو په حق کې دا ډېر خدا چې روزه ونیسئ. رمضان هغه میاشت ده چې پکې قرآن نازل کړی شو چې هغه د انسانانو د لپاره سراسر هدایت دی او په هغه کې داسې صفه واضحه خبرې دي چې سړی ته نیغه لار ښیي او د حق او د باطل په منځ کې فرق کار کوي. نو د اوس نه چې پچا دا میاشت راشي پاغه لازم دي چې د دې ټولې میاشتې روزه ونیسي او څوک چې بیمار وي یا په سفر کې وي نو هغه دي په نورو ورځو کې د روزو تعداد پوره کړي. الله ستاسو سره نرمي کول غواړي سختی کول نه غواړي. د دې وجنه تاسو ته دا طریقه ښودل کیږي چې تاسو د روزو تعداد پوره کړئ او کم هدایت چې الله تاسو لا درکړې دي پاغه باندې د الله د لوی اظهار وکړي او دا غلوي ومنئ او شکرګزار جوړ شئ. او اے نبی صلی الله علیه وسلم کله چې زما بندگان ستانه زما په حق لا تاسو کړی نو هغه ته وایا چې زه هغه ته ډیر نږدې یم. आवाज کوونکې کله چې ماته आवाज کوي نو زه هغه اورم او جواب ورکوم. نو په دې وجہ هغه له هم پکار دي چې زما بلنه قبول کړي او په ما باندې ایمان راوړي. دا خبره هغه ته واوروا کې دې شي چې هغه نیغلار بیا مومي. د روزو په دوران کې د شپې د خپل خزو سره ملاوېدل ستاسو د لپاره حلال کړی شوی دی. هغه ستاسو د لپاره جامې دي او تاسو دا غوي د لپاره جامې یې. الله ته معلومه شو چې تاسو د خپل ځان سره پټ پټ خیانت کوو خو هغه ستاسو غلطي معاف کړه او د رحمت نظری در باندې وکړو. اوس تاسو خپل خزو ته د شپې ورځي او کومه مزه چې الله ستاسو د لپاره جایز کړی دا هغه حاصلوي. هم دغه رنګي د شپې تر هغه پوری خوريس کوي کله چې د توري تیارې شپې نه د سبا سپین رڼا ښکارا شي. بیا دا ټول کارونه پرېږ دی او د شپې پوری خپل روزه پوره کړئ. او کله چې تاسو په جمعتونو کې اعتکاف کوونکي د خپل خزو سره کورواله مکوي. دا د الله مقرر شوی حدونه دي دیتا نږدې مورځي. دغه شان الله خپل حکمونه خپ تفصیل سره خلکو ته بیانوي. امید دی چې هغه د غلط عمل نه بچي. او تاسو په خپلو کې د یو بل مالونه په ناروا طریقه مخورئ او مې حاکمانو ته د دې غرض د پاره وړئ چې تاسو قصدن په ظلم سره د بل د مال څه حصہ اخرئ. اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ستانه د سپوږمۍ د زیاتېدو او د کمیدو په باره کې تپوس کوي. ورته وایا چې دا د خلکو د پاره د وختونو مقررولو او د حج د علامتونو نخې دي. هم دغه رنګي دوی ته وایا چې دا څه د نیکی کار نه دی چې تاسو خپل کورونو ته د شاده طرف نه ورننوځئ. نیکی خو په اصل کې دا ده چې سړی د الله د ناراضګۍ نه بچ شي نو خپل کورونو ته په دروازو باندې ورننوځي. البته د الله نه یره کوي. امید دی چې تاسو خلاصې نصیب شي او تاسو د الله په لار کې د هغه خلکو سره جنگيږئ څوک چې تاسو سره جنگيږي خو زیاتې مکوئ ځکه چې الله زیاتی کوونکی نه خوښوي. د هغوی سره جنگيږئ په هر ځای کې چې تاسو د هغوی سره مقابله راشي او وی باسي هغوی د هغه زینونه د کم زین چې هغوی تاسو استلیای. ځکه چې قتل کول اگر چې بدکار دی خو فتنه داغه نه هم زیات بدکار دی. او د مسجد حرام په خوا کې چې هغوی ترسو جنگ نه کوي نو تاسو سره هم جنگ مکوئ. خو که هغوی هلته هم د جنگ نه من نشول نو بیا تاسو هم په خلاص مټ وجنئ ځکه چې د داسې کافرانو سزا هم دادا. بیا کو چری هغوی منشو نو یقین ساتئ چې الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. تاسو د هغوی سره جنگيږئ تر هغه پوری چې فتنه پاتې نشي او دین د الله د پاره شي. بیا کو چری هغوی منشول نو په هشي چې د ظالمانو نه سیوا په بل چا زیاتې کول جایز نه دي.
او د ټولو حرمتونو لحاظ با په برابرۍ سره وي نو چا چې پتا سو زیاته وکړو تاسو هم په هغه باندې داغه پشن زیاته وکړئ البته د الله نه یره کوي او په شي چې الله د هغه خلکو سره دی څوک چې داغه د حدونو ماتولونه ځان ساتي د الله په لار کې خرج کوي او خپل ځان په خپل لاسونو هلاکت ته مغرزوي د احسان طریقه خپل کړئ ځکه چې الله احسان کوونکی خوښوي د الله د رضا لپاره کله چې د حج او د عمره نیت وکړئ نو هغه پوره کړئ او کچري په یو ځای کې راګیر کړئ شوي نو کومه قرباني چې درته اسانه وي هغه الله ته پیش کړئ او تر هغه خپل سرونه مخروي تر سوچ قرباني خپل ځای ته رسیدلی نه وي خو چې څوک مریض وي یا د چا په سر کې څه تکلیف وي او په دې وجه هغه خپل سر اخروي نو هغه له پکار دی چې د فدیه په تور روزه ونیسي یا صدقه ورکړي یا قرباني وکړي بیا کچری تاسو ته امن نصیب شي او تاسو د حج د ورځو نه مخکې مکه ته ورسېږئ نو په تاسو کې چې څوک د حج د ورځو د راتلو پوري د دې وخت نه فائدہ اخیستل شي او عمره وکړي نو هغه د خپل وس مطابق قرباني وکړي او کچری قرباني پیدا نشي نو درې روزي دي د حج په زمانه کې اونیسي او وو دي هله اونیسي چې کله کور ته ورسي د غشان پوره لس روزي دي اونیسي داري آیت د هغه چا د پاره دی چې د چا کورونه د مسجد حرام سره نږدې نوي د الله د دې حکمونو د خلاف ورزي کولونه ځان ساتي او خپه هوشي چې الله سخت سزا ورکوونکی دی د حج میاشتې ټول ته معلوم دي څوک چې په دې مقررو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه لا خبرې دل پکار دي چې د حج په دوران کې داغنا سو شهوتي کار سو بدعمل او د جنگ جګړې څخه خبره اونشي او تاسو چې کم نیک کار کوئ هغه به د الله په علم کې وي د حج د سفر د پاره د لارې توخه د ځان سره واخلئ او د ټولو نه بهتره توخه پرهیزګاری ده نو اے عقلمندو زما د نافرمانه نه ځان وساتئ او که د حج سره سره تاسو د خپل رب سو فضل هم تلاش کړئ نو پدې کې څه ګناه نشته بیا چې کله د عرفات نه روان شئ نو د مشعر حرام یعنی مزدلفه سره ودرېږئ او الله یاد کړئ هغه شانی یاد کړئ لکه څنګه چې هغه تاسو ته هدایت کړی دی ګینه د دینه مخکې خو تاسو بیلاری وای بیا چې د کم زینا عرفات ته نور ټول خلق واپس کیږي دا غزینا تاسو هم واپس شئ او د الله نه معافي غواړئ بشکا چې الله معاف کونکي او رحم کونکي بیا چې کله تاسو د خپل حج ارکان ادا کړئ نو لکه څنګه چې بمو مخکې د پلار نیکونو ذکر کولو دغه شان اوس د الله ذکر کوئ بلکې دا غینه هم زیات کوئ خدای په یادونکو خلکو کې هم ډیر فرق دی پاغوي کې څوک داسې دي چې وای ای زمونږ ربا مونږ ته په دنیا کې ټول هر څه راکړي د داسې سړي د پاره په آخرت کې هیڅ حصہ نشته او څوک وای چې ای زمونږ ربا مونږ ته په دنیا کې هم ښه نعمتونه راکړي او په آخرت کې هم ښه انجام او د ور د عذاب نه مو وساتي د داسې خلکو به د خپل ګټي مطابق په دوانو ځایونو کې حسابي او په حساب کولو کې د الله هیڅ وخت نه لګي دا د شمار 100 ورځې دي دا تاسو له د الله په یاد کې تیرول پکار دي بیا کو چا تلوار وکړه او په 2 ورځو کې واپس شو نو په هغه څه ګناه نشته او کو چا تاخير وکړو نو هم په هغه څه ګناه نشته خو شرط دا دی چې هغه دا ورځي په پرهیزګارۍ سره تیری کړی وي د الله د نافرمانی نه ځان ساتي او خپه هوشي چې یو ورځ به داغه مخ ته تاسو پیش کیږئ په انسانانو کې سداسي هم شته چې داغه خبري د دنیا په ژوند کې تاسو ډېر ښه معلومیږي او هغه په خپل نیک نیتۍ باندې بار بار خدای گواه کوي خو په حقیقت کې هغه د حق بدترین دشمن وي هر کله چې ورته اقتدار حاصل شي نو پزمکه کې ټولي منډي ترړي د دې لپاره وਹੀ چې فساد خور کړي فصلونه تباہ کړي او د انسانانو نسل برباد کړي حالکه الله چې دې ځان لګوا کوي هرگز فساد نه خوښوي او کله چې هغه ته ویل شي چې د الله نه ویریږي نو د خپل عزت خیالي په ګناه باندې خټینګوي د داسې سړي لپاره خو دوزخ کافی دی او دوزخ ډیر خراب ځای دی د آرام بل طرف ته په انسانانو کې داسې هم شته چې د الله د رضا په تلاش کې خپل ځان لګوي او په داسې بندگانو باندې الله ډیر مهربان دی اے ایمان والو تاسو په اسلام کې پوره داخل شئ او په شیطان پسې مزئ ځکه چې هغه تاسو ښکار دشمن دی کم واضحه او صفه هدایت چې تاسو ته راغلي دي کداغې نه رستو بیا تاسو بیلاری شوي نو یقین لرئ چې الله په هر څه باندې غالب دی او د حکمت خاوند د دې ټولو نصيحتونو او هدایتونو رسته هم چې دا خلک نیغ نشو نو آیا دوی اوس د دې خبرې انتظار کوي چې الله د فرښتو سره د وریځو سوري کې په خپل دوی لراشي او بس فیصله وکړي شي اخر ټولي معاملې خو به خاص هم الله ته پیش کی
چې څومره صفا او ښکار نخي مونږه هغوی ته خودلې دي او بیا دا تاسو هم وکړه چې د الله د نعمت د ملاوېدو نه وروسته کم قوم هغه نعمت په بدبختی کې بدلوي نو هغوی ته الله څنګه سخت سزا ورکوي کوم خلکو چې د کفر لاره اختیار کړی دا د هغوی لپاره د دنیا ژوند ډېر د مینی او خایس جوړ کړی شوی دی داسې خلک په هغه خلکو پورې ټوکی کوي چې د ایمان لاره اختیار کړی وي خو د قیامت په ورځ به پرهیزګار خلک د هغوی په مقابله کې په اوچته درجه کې وي پاتې شو د دنیا رزق نو هغه د الله اختیار دی چې چاله خوخوي هغه له به حساب ورکوي په اول کې ټول خلک په یو طریقه باندې وو وروسته بیا دا حالت پاتې نشو او اختلاف شروع شو پس دا غینا الله پیغمبران راولېګل چې په صحیح لار تلونکو خلکو ته خوشخبری ورکوونکي وو او غلط خلک د انجام نه يرونکي وو او دا غوي سره یو حق کتاب د دې لپاره نازل کړو چې د حق په باره کې په خلکو کې کم اختلافات راغلي دي دا غي فیصله وکړي شي او د دې اختلاف پیدا کېدلو دا وجه نه و چې اول خلکو ته حق نو خودل شوی نه اختلاف هغه خلکو وکړو چاته چې د حق علم ورکړي شوی وو هغه دروخانه هدایت او ملاویدون ورستو صرف په دی وجه حق پرې خودو او مختلفي طریقې جوړې کړې وي چې هغه په خپل کې زیاتې کول غوښتل نو کوم خلکو چې په پیغمبرانو باندې ایمان راوړو هغه ته الله په خپل حکم د حق لار او خودله چې په هغه کې خلکو اختلاف کړي وو الله چې چاته نه غلاره خودل غواړي هغه ته خي ولی ستاسو دا خیال دی چې تاسو به جنت ته هم دغه سي داخل شئ او حال دا چې پتا سو لا هغه ټول سندي تیر شوی کم چې تاسو مخ کې په ایمان والو باندې تیر شوی دي په هغه ډېری سختي تیر شوی ډېر مصیبتونه پر راغلل وجره کولې شول تر دې چې د هغه وخت رسول او دغه سره ملګری مؤمنان په چغه شو چې د الله مدد به کله راځي په هغه وخت کې هغه له تسلی ورکړې شو چې هاو د الله مدد نږدې دی خلک ستانه تاسو کوي چې مونږه څه خرج کړو په جواب کې ورته وایا چې تاسو سمار خرج کوئ هغه په خپل مور او پلار رشتہدارانو یتیمانانو مسکینانو او مسافرانو باندې خرج کوئ او تاسو چې سنې کې کوئ الله دا غینه خبر تاسو ته د جنگ حکم شوی دی او هغه تاسو خوښ نه دی کې دې چې یو ستاسو تاسو خوښ نه وي او هغه تاسو د پاره خوي او کې دې چې یو ستاسو تاسو خوښ وي او هغه تاسو د پاره خنوي الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ خلک ستانه تپوس کوي چې د حرم په میاشت کې جنگ کول څنګه دي ورته وایا چې په دې کې جنگ کول ډېر بدکار دی خو د الله د لارې نه خلک منع کول او د الله سره کفر کول او د مسجد حرام لار په خدا پرستو خلکو باندې بندول او د حرم وسیدونکو د حرم نه استل د الله په نس داغه نه هم زیات بدکار دی او فتنه د وینو تویولونه زیاته سخت ګناه ده هغه خو به تاسو سره د خپل وس مطابق تر هغه پوري جنگيږي چې تاسو د خپل دین نه واړوي او ځان خپو هکړي چې کو پتا سو کې څوک د خپل دین نه واوړي دو او هغه د کفر په حالت کې مړ شو نو داغه عملونه په دنیا او په آخرت دوانو کې ضایع شي دا قسم خلک ټول دوزخیان دي او همیشه به په دوزخ کې وي د دې برعکس چې کوم خلکو ایمان راوړي دي او د خدای په لار کې کورونه پرې خودلې دي او جهادي کړي دي هغه په جایز دي چې د الله د رحمت امید لري او الله دا وی غلطیانی معاف کونکي او په هغه باندې رحم کونکي دي دا خلک ستانه تپوس کوي چې د شرابو او د جواري سو حکم دي ورته وایا چې په دې دوانو سيزونو کې ډېر خرابې ده اگر چې په دې کې د خلکو د پاره څه فائدې هم دي خو د دې ګناه د دې د فائدو نه ډېر زیاته ده ستانه تپوس کوي چې موږ د الله په لار کې سو لګو ورته وایا چې تاسو د ضرورت نه زیات وي دغه شان الله تاسو د پاره صفا حکمونه بیانوي شاید چې تاسو د دنیا او د آخرت د دوانو فکر وکړئ ستانه تاسو کوي چې د یتیمانو سره سما ملا وکړو ورته وایا چې په کم کار کې دا غوي خېګړوي هغه کار کول بهتر دي کچې تاسو خپل خرج او دا غوي خرج یو ځای کړئ او یو ځای اوسېږئ نو په دې کې څه ګناه نشته اخر هغوی هم تاسو ضرور ولې خلق دي بدخوا او خیرخوا دوانه الله تخکار دي که الله غختله نو په دې معاملې کې به پتا سو سختی کړی و خو هغه لکه څنګه چې اختیار والا دی دغه سي حکمت والا هم دی د مشرکو خزو سره تاسو هرگز نه کام کوي تر سوچي هغوی ایمان نه راوړي یو مؤمن وینځه د شریف خاندان د مشرک خزینه بهتره ده اگر که هغه تاسو ډیره خوخوي او د خپل مسلمانانو زنانو نکاح د مشرکانو سره سره هچري مکوي تر سوچ هغه ایمان نه راوړي یو مؤمن غلام د شریف مشرک نه بهتر دی اگر که هغه تاسو ډیر خوخوي دا خلک
تاسو ور طرف ترابلی او الله په خپل حکم سره تاسو جنت او مغفرت طرف ترابلی او هغه خپل حکمونه خلکو ته صفا صفا بیانوي امید ده چې هغوی به سبق واخلي او نصيحت به قبول کړي ستانه تاسو کوي چې د هیڅ حکم دی ورته وایا چې دا د ګندګۍ یو حالت دی پدې کې د خزونه جدا اوسئ او هغوی ته منځ دی کېږي تر څو چې هغوی پاکي شوي نوي بیا چې کله هغوی پاکي شي نو په هغه طریقه ورځي څنګه چې الله تاسو ته حکم کړی دی الله هغه خلق فخوي څوک چې د بدن ځانو ساتي او پاک ژوند اختیار کړي ستاسو خزي ستاسو پټي دي ستاسو فقدا چې څنګه غواړي هغه شان خپل پټي ته ورځي خود خپل وړاندې ژوند فکر کوي او د الله د ناراضګۍ نه ځان ساتي خپوه شي چې یو ورځ به داغه سره ملاويږي او اے نبی صلی الله علیه وسلم څوک چې ستا هدایت اومني هغه ته د کامیابی او د نیک بختۍ زیری ورکړه د الله نوم د داسې قسمونو خړلو د پاره مې استعمالوي چې داغه مقصد د نیکۍ او د پرهیزګارۍ او د خدای د مخلوق په منځ کې د خېګړې د کارونه او د خدای د مخلوق په منځ کې د خېګړې د کارونو نه منع کېدل وی الله ستاسو ټول خبري هوري او په هر څه په هده کم به مطلب قسمونه چې به اراده تاسو خوري پاغه باندې الله تاسو نه نيسي حکم قسمونه چې پر اختیار سره د زړه تاسو خوري داغه تپوس با ضرور الله کوي الله ډیر معاف کوونکې او صبرناک دی کم خلک چې د خپل خزو سره د تعلق نه ساتلو قسم خوري داغوی د پاره د سلورو میاشتو مهلت دی چې هغه رجوع وکړه یعنی واپس شو د قسم نه نو الله معاف کوونکې او رحم کوونکې او کچري هغه د طلاق اراده کړی و نو ځان دی په هکړي چې الله هر څه اوریدونکو او په هر څه په هده کوم خزو ته چې طلاق ورکړي شوی وي هغه دی د دریو هیزو یعنی د دریو میاشتو د بیماری پوری ځان اوساتي او داغوی د پاره دا جایز نه دی چې الله داغوی په خېټو کې څه پیدا کړی دی هغه پټ کړي دا سکار هغه له هرگز نه دی پکار کوي په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري که داغوی خاوندان صحیح تعلقات ساتلو ته تیار وي نو د دې عدت په دوران کې هغه د دې حقدار دي چې خپل خزي واپس واخلي د عامي طریقې مطابق د خزو هم هغه شان حقونه دي لکه څنګه چې د سړو حقونه پاغوي باندې دي البته د سړو په خزو باندې یو درجه زیاته ده او د ټولو د پاسه الله غالب اختیار والا او حکمت والا موجود دی بیا خودي یا په صحیح طریقه خزه اوساتل شي او یا خودي په خه طریقه هغه رخصت کړی شي او د رخصت کولو په وخت کې تاسو له دا جایز نه دي چې تاسو هغه لا کم څه ورکړی دي دا غینه سو واپس واخلای لیکن دا خبره چې خزه خاوند دوه یریدل چې د الله په قانون باندې با قائم پاتې نشي دا پکې شامل نه ده کچري دا سیو چې تاسو یریدای چې هغه دوه با د الله په حدونو قائم پاتې نشي نو کو هغه دوه په خپل مینس کې دا معاملې وکړي چې خزه خپل خاوند لا سور کړي او ځان جدا کړي نو پدې کې څه ګناه نشته دا د الله مقرر شوی حدونه دي د دینه اخوا ما وړي او څوک چې د الله د حدونو نه اخوا وړي هغه ظالمان دي بیا کچري د دویم ځل طلاق ورکولو نه وروسته خاوند خزیلا په دریم ځل طلاق ورکړل نو هغه خزه دغه د پاره نه حلاليږي سوا د دینه چې دغه خزه د بل سړي سره نکاح وکړي او بیا ورلا هغه طلاق ورکړي د دین وروسته کچري هغه اول خاوند او دا خزه دا خیال وکړي چې د الله په قانون باندې با قائم وسیږي نو بیا کو هوی یو بل ته رجوع وکړي نو جایز دي دا د الله مقرر شوی حدونه دي چې هغه داغ خلکو د هدایت د لپاره صفا بیانوي څوک چې د الله د حدونو ماتولو په انجام باندې پوهیږي او کله چې تاسو خزل طلاق ورکړي او داغوی عدت پوره کېدو ته نږدې شي نو یای په خطرېقه د ځان سره اوساتای او یای په خطرېقه رخصت کړئ خاص داغوی د تنگولو په غرض هغه په نکاح کې مرا بندوي ځکه چې دا زیاتې دي او څوک چې داسې کوي هغه په حقیقت کې په خپل ځان ظلم کوي دا الله د آیاتونو نه لوبي مجوړوي دا هیر نکړی چې الله څومره لوی نعمت پتا سي باندې کړی دی هغه تاسو ته نصيحت کوي چې کم کتاب او حکمت هغه پتا سو نازل کړی دی داغه احترام کوي د الله نه ویریږي او په شي چې الله ته د هرې خبرې علم دی او کله چې تاسو خپل خزل طلاق ورکړی او هغه خپل عدت پوره کړی نو بیا تاسو هغه د دینه ممنه کوي چې د خپل خیال مطابق خاوندانو سره نکاح وکړي هر کله چې هغه د دستور مطابق د یو بل سره په نکاح کولو باندې راضي شي نصيحت درته کیږي چې دا سکار هیڅری مکوي چې تاسو په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړونکي یې ستاسو د پاره خ غریزه او پاکیزه طریقه دادا چې د دې کار نه منشي الله په هیږي
تاسو نه پوهیږئ. کم پلاران چې غواړي چې دا غوي اولاد دي پوره موده د تیپي اخري نو مېندې دي خپل بچو ته پوره 2 کاله پي ورکړي. په دې مسلې کې به د بچی پلار هغوی له خوراک او جامې د معلومي طریقې مطابق ورکوي، خو په چا باندې داغه د وسنه زیات بوج چول نه دی پکار. نه خو د مور په دې وجه په تکلیف کې واچول شي چې بچي داغه دی او نه د پلار په دې وجه تنکړي شي چې بچي داغه دی. د پي ورکون کې خزي دا حق لکه څنګه چې د بچي په پلار باندې دی د غشان داغه په وارث باندې هم دی. خو که دوانه په خپل رضا او مشوره سره بچي د تینه پرې کول غواړي نو په دې کې څه ګناه نشته. او که تاسو غواړئ چې تاسو بچولا بل خزه پي ورکړي نو په دې کې هم څه ګناه نشته، خو په دې شرط چې داغه کومه مزدوري تاسو مقرر کړي هغه ورلا د عامي طریقې مطابق ورکړئ. د الله نه ویریږئ او په شي چې څه تاسو کوي پاغه ټول د الله نظر دی. پتا سو کې چې کم خلق مړ شي او رستتري خزي پاتې شي نو هغه د خپل ځانونه سلور میاشتي او لسرزي په انتظار کې وساتي. بیا چې کله داغوی عدت پوره شي نو داغوی اختیار دی چې د خپل ځان په باره کې په مناسبه طریقه سکول غواړي هغه دی وکړي. په تاسو باندې داغه هیڅ ذمہواری نشته. الله تاسو د ټولو د عملونو نه خبر دی. د عدت په دوران کې که تاسو د دغه کندو خزو سره د نکاح کولو اراده په اشارو کې او کو ظاهر کړي او کو په ځل کې پټي وساتای په دې دوه کارونو کې پتا سو هیڅ ګناه نشته. الله په دې په دې چې د دغه کندو خیال بس تاسو په زړونو کې ضرور راځي. او خیال کوئ چې پټي واده ورسره اونکړئ. کسي خبره کول ورسره غواړئ نو په عامه مناسبه طریقې ورسره وکړئ او تر هغه پوري د نکاح تړلو فیصله مکوئ تر څو پوري چې عدت نه پوره شوي. خپه شئ چې الله ستاسو د زړونو په حال باندې خبر دی نو دا غنه ویریږئ او د دین هم خبر شئ چې الله ډیر بردبار دی او وړې وړې خبري معاف کوي. ستاسو د پاره پدې کې هیڅ ګناه نشته چې خپل خزولا مخکې د لاس ورولونه یعنی د کوروالی کولونه یا مخکې د مہر مقررولونه طلاق ورکړي. په داسې مسلې کې هغوی لا سنس ضرور ورکول پکار دي. مالدار سړی دی د خپل حیثیت مطابق او غریب سړی دی د خپل حیثیت مطابق په عامه مناسبه طریقه سره سور کړي. دا حق دی په نیکانو خلکو باندې. او کچری تاسو مخکې د لاس ورولونه خزله طلاق ورکړو او مہر ورلا مقرر کړي وو نو په دې مسله کې به نیم مہر ورکوي. دا بیل خبره ده چې خزه د نرمۍ سلوک وکړي او مہر وانخلي یا هغه سړی چې دا غسره د نکاح واک اختیار دی هغه د نرمۍ نه کار واخلي او پوره مہر ورکړي. او چې تاسو یعنی سړی د نرمۍ نه کار واخلي نو دا د تقوا سره ډیره مناسبه ده. په خپل معاملاتو کې سخاوت ماهر وای. ستاسو هر کار الله ویني. د خپل منځونو حفاظت کوئ خصوصا د داسې منځ چې د مانځ ټول خوبيانې پکې راجموي. الله ته په داسې طریقه ودرېږئ لکه څنګه چې فرمان منونکي غلام ودرېږي. چې د بدمنۍ حالت وي نو کو پیادوي او کو پسورلای څنګه چې ممکن وي هغه شان منځ کوئ. او چې کله امن شي نو الله په هغه طریقه یادوي چې کوم هغه تاسو ته خو دلی و چې اول تاسو ته معلومه نه و. په تاسو کې چې کم خلک مړ کیږي او رستتري خزي پاتې کیږي هغه له پکار دي چې د خپل خزو په حق کې دا وصیت وکړي چې د یو کال پوري دی ورته خرچه ورکړي کیږي او د کور نه دی نه استل کیږي. بیا کچري هغه په خپل اوزي نو د خپل ځان په حق لچی هغه په مناسبه طریقه سره هر څه کوي داغه ذمہواری پتا سو نشته. الله په ټول باندې غالب اختیار لرونکي او د حکمت خاوند دی. دغه شان چې کوم خزولا طلاق ورکړي شوی وي هغه له دې هم د رخصتولو په وخت کې په مناسبه طریقه سنس ورکړي شي. دا حق دی په پرهیزګارو خلکو باندې. دغه شان الله تاسو ته خپل حکمونه صفا صفا بیانوي. امید دی چې تاسو به په پوهه سره کار کوئ. آیا تا د هغه خلکو په حال باندې هم څغور کړی دی چې د مرګ د یری نه خپل کورونه پرې خودلی وو او د زرګونو په تعداد کې وو. الله هغه ته او فرمایل چې مړ شي بیا ورلا هغه دوباره ژوند ورکړو. حقیقت دا دی چې الله په انسانانو باندې ډېر لوی فضل کوونکی دی خو اکثر خلک شکر نه وباسي. اے مسلمانانو د الله بلار کې جنگ کوئ او پوه شئ چې الله هر څه اوریدونکي او په هر څه پوه دی. پتا سو کې څوک دی چې الله لا قرض حسنه ورکړي چې الله یې ورلا بیا په 100 چنده زیات واپس ورکړي. کمول هم د الله په اختیار کې دي او زیاتول هم او خاص هم هغه تبا واپس ځي. آیا تا په هغه معاملې هم څه غور کړی دی چې د موسی عليه السلام نو رستو د بنی اسرائیلو سردارانو ته پیښه شوی و. هغه خپل پیغمبر ته وویل چې مونږ لا یو باچا مقرر کړه
چې موږ د الله په لار کې جنگ وکړو. نبی ته تاسو کړو آیا داسې خو بنوي چې تاسو ته د جنگ حکم وکړي شي او بیا تاسو جنگ نه کړئ؟ هغه ویل دا څنګه کې دي شي چې موږ به د الله په لار کې نه جنگيږو او حال دا چې موږ د خپل کورونو نه شړلې شوی یو او زمونږ بال بچ زمونږ نه جدا کړي شوی دي. خو چې کله هغه ته د جنگ حکم وکړي شو نو د لګو کسانو نه بغیر نور ټول پشاشو او الله د ظالمان یو تن پیژني. داوی نبی هغه ته ویل چې الله تعالی تاسو د پاره باچا مقرر کړی دی. چې دا یې واوریدل نو ویل هغه په مونږ باندې د باچا جوړېدو څنګه حقدار شو؟ داغونه خو مونږه زیات د باچای حقداران یو. هغه سلوی مالدار سره نه دی. نبی جواب ورکړو چې الله ستاسو په مقابله کې هغه منتخب کړی دی او هغه لې دماغي او جسمانی دوه قابلیتونه زیات ورکړي دي او د الله اختیار دی چې هغه چاله باچاهي ورکول غواړي هغه لې ورکوي. الله ډېر فراخي لري او هر څه دغه په علم کې دي. د دې سره هغه ته خپل نبی دا هو ویل چې د الله د طرفنا داغه د باچا کېدو نه دادا چې داغه په زمانه کې با هغه صندوق تاسو ته بیا ملاوي شي په کم کې چې تاسو د رب د طرفنا تاسو د پاره د زړه د اطمینان سامان پروت دی او په کم کې چې د آل موسی او د آل هارون پاتې کړي شوی تبدوکات پراته دي او په دې وخت کې د فرښتو په حفاظت کې دي. که تاسو مؤمنان یې نو دا تاسو د پاره لوی نه خدا. بیا چې کله طالوت د لخر سره روان شو نو ویل چې په یو دریا باندې د الله د طرفنا ستاسو ازمیخت کېدونکې دي. چا چې داغه او به اسکله هغه به زما ملګری نوي. زما ملګری صرف هغه دی چې څوک پتنده مړ نکړي. هو یو لپنیما کوسکی نو اسکلی شي. خو د لګو کسانو نه بغیر نور ټولو د دغه دریاب نه ځان مور کړو. بیا چې کله طالوت او داغه ملګری مسلمانان د دریاب نه پورې غاړه لاړل نو هغه طالوت ته وویل چې نن په مونږ کې د جالوت او داغه د لخرو سره د مقابله کولو طاقت نشته. لیکن چې څوک په دې پوه وو چې یو ورځ به د الله سره مخامخ کیږي هغه وویل ډیر زلا داسې شوی دا چې یو وړه ډله د الله په حکم سره په بلا لوی ډله باندې غالب شوی دا. الله د صبر کوونکو ملګری دی. او کله چې هغوی د جالوت او دغه د لخرو سره مقابله ته اوتل نو دعا وکړه چې اے زمونږ ربا پمونږه صبر راووروا زمونږ خپې کلک کړه او د کافرانو په دې ډله باندې مونږ له فتح راکړه. اخر دا چې د الله په حکم هغوی کافرانو لا ماته ورکړه او داود جالوت قتل کړو او الله ورلا باچاهي او حکمت ورکړو او کم سيزونه چې هغه غختل داغه علمي ول ورکړو. کچری دغه شان الله د انسانانو یو ډله د بل ډلې په ذریعہ نه لري کولې نو د ځمکې نظام به خراب شوی وو. لیکن د دنیا په خلکو باندې د الله لوی فضل دی چې هغه دغه شان د فساد لري کولو تنظیم کوي. دا د الله آیاتونه دي چې مونږ یې ټیک ټیک تا اورو او اے محمد صلی الله علیه وسلم بشکا ته د هغه خلکو نه یې چې د رسولانو په حیثیت لېږل شوی دي. دا رسولان چې زمونږ د طرفنا انسانانو ته د نیغ لارې خودلو لپاره مقرر شول مونږ دوی له د یو بل نه اوچتي مرتبه ورکړي. په هغه کې څوک داسې وو چې الله ورسره په خپل خبرې وکړي او چاله په بل حیثیت لوړی مرتبه ورکړي او په اخر کې عیسی علی السلام د مریم زویلا روخانه نخي ورکړي او په پاک روح سره دغه مدد وکړو. کو الله غختلې نو دا کې دې نشوا چې د دې رسولانو نه رستو کم خلکو چې روخانه نخي لیدلې وي هغه په خپلو کې جنگ کړي وي. خو د الله طریقه دا نه و چې هغه خلک په زور باندې د اختلاف کولو نه منع کړي. په دې وجہ هغه په خپلو کې اختلاف وکړو. بیا چا ایمان راوړو او چا د کفر لار اختیار کړه او کو الله غختلې نو دوی به هیڅ جنگ نه کولې. خو الله چې سغواړي هغه کوي. اے هغه خلکو چې ایمان راوړې دي سمال اسباب چې مونږ تاسو له درکړې دي دا غینا خرج کړئ. مخکې دراتلو د هغه ورځې چې نه به پکې اغستل خرڅول کیږي نه به پکې دوستی پکار راځي او نه به پکې سفارش چلیږي او ظالمان په اصل کې هم هغه کسان دي چې د کفر لار اختیاروي. الله هغه همیشه ژوندې ذات چې ټول کائنات داغه په اختیار کې دي. داغه نه بغیر بل خدای نشته. پاغه نه پر کالی راځي او نه هغه لا خوب ورزي. پسمکا او اسمانونو کې چې سدي ټول داغه دي. څوک دی هغه کس چې هغه ته داغه د اجازت نه بغیر سفارش وکړي. چې د خلکو په وړاندې دي هغه هم ورته معلوم دي او چې د خلکو نه پناه دي داغه نه هم خبر دی او داغه د علم نه هیڅ د مخلوق په عقل کې نشي راتلی.
سوا د دینا چې هغه پخپلا د سسیس علم هغوی لور کول اوغواړي دا حکومت پزمکا او پاسمانونو باندې خور دی او د دې دوانو په ساتنه هغه نستړی کیږي بس هغه یو اوچت ذات او لوی شان والا دی د دین په معاملې کې څه زور زبردستی نشته صحیح خبري د غلطو خیالاتونو جدا چانکړي شوی پرتی دي اوس چې چا د طاغوت نه انکار وکړو او په الله ایمان راوړو نو هغه یو داسې مضبوطه ذریعہ راټینګ کړه چې هیڅ چری ماته دونکو نه ده او الله چې دوی سهارا راټینګ کړی دا هر څه اوریدونکو او په هر څه په هدي کم خلک چې ایمان راوړي داوی مرستيال او مددگار الله دی او هغه د تیارونه رڼا تر وباسي او کم خلک چې د کفر په لار روان شوي دي داوی ملګری او مددګاران طاغوتان دي او هغه غوي د رڼا نه تیارو تراکاږي دوی ورته تلونکي خلک دي چې هلتبا همیشه وسی آیا تا د هغه سړي په حال باندې غور نه دی کړی چې د ابراهیم سره جګړه کړې و جګړه په دې خبره وا چې د ابراهیم رب څوک دی او په دې وجوا چې هغه سړي ته الله حکومت ورکړي وو په کوم وخت کې چې ورته ابراهیم وویل چې زما رب هغه دی چې دغه په اختیار کې ژوند او مرګ دی نو هغه جواب ورکړو چې ژوند او مرګ زما په اختیار کې دی ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې ښا الله نور د مشرق نه راخېجوي ته د مغرب د طرف نه راوخېجوا د دې خبرې په اورېدو سره هغه حق منکر سره حیران پاتې شو خو الله ظالمانو ته سم نه غلار نه خي یا د مثال په تور هغه سړی ته وګوره چې په یو داسې کلی باندې تیر شو چې په خپل چتونو باندې پرمخې پروت وو هغه وویل دا د دې کلی خلک چې کم هلاک شوی دي دوی لبا الله دوباره ژوند څنګه ورکوي نو په دې خبره الله دا غرو قبض کړو او هغه د سلو کالو پوري مړ پروت وو بیا الله هغه دوباره را ژوند کړو او تپوس تری وکړو چې وایا څومره مو د مړ پروت وي هغه وویل چې یو ورځ یا د ورځ څه حصہ الله ورته فرمایل چې پتا باندې په دې حالت کې سل کاله تیر شوی دي اوس د لګ د خپل خوراک او ابو ته وګوره چې پکې لګ تغیر هم نه دی راغلی بل طرف ته لکشان هغه خپل خرته دي هم وګوره چې د هډوکو سره روز شوي دي او دا کار مونږه د دې لپاره وکړو چې تا د خلکو لپاره یو نمونه جوړول غواړو بیا ګوره چې د هډوکو دا پنجره مونږه څنګه راوچتو او غوخه پوسټه کې ورته څنګه ور اغوندو دغه شان چې حقیقت ورته بالکل ښکارا شو نو وی ویل چې زه په هیګم چې الله په هر څه باندې قدرت لري او هغه واقعه هم یاد لره کله چې ابراهیم ویلو چې اے زما ربا ما ته اوخیا ته مړی څنګه ژوندۍ کوي الله ورته فرمایل ولی ته ایمان نه لري هغه ارزو کړو چې ایمان لرم خو د زړه اطمینان می پکار دی الله تعالی ورته فرمایل چې خدا ته سلور مرغۍ راونیسا او هغه د ځان سره بلد کړه بیا دا غوي یو حصہ په یو غر باندې کېږدا بیا ورته आवाज وکړه نو په منډه باستا خپل راشي خپو هشا چې الله غالب اختیار والا او حکمت والا دی کم خلق چې خپل مال د الله په لار کې لګوي دا غوي د خرج مثال داسې دی لکه چې یو دانه وکړلی شي او دا غینا وګي زرغون شي او په هر وګي کې سل دانی وي دغه شان الله چې د چا عمل زیاتول غواړي هغه زیاتوي الله فراخ دسته هم دی او په هر څه په هم دی کم خلق چې خپل مال د الله په لار کې خرج کوي او بیا د خرج نه رستو احسان نسباتي او ضرر نه ورسوي داغوی بدلا د خپل رب سره ده او داغوی د پاره د یری او د غم هیڅ موقع نشته یو نیکه خوږه خبره کول او په به مناسبه خبره باندې سترګې پټول د هغه خیرات نه بهتر دي چې پاغه پسې څه تکلیف او ضرر وي الله به حاجت دی او صبر دغه صفت دی اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي خپل صدقه په احسان زبادلو او په تکلیف ورکول سره د هغه سړي په شان مبربادوي چې هغه خپل مال صرف خلکو ته د خودنی د پاره خرج کوي او نه په الله ایمان لري او نه په آخرت داغه د خرج مثال داسې دی لکه یو خوین ګټ وو د پاسه په د خاوري یو مخ پروت وو کله چې تیز باران وشو نو ټوله خاورې تری ویوړه او صفا ګټ پاتې شو داس خلک چې په خپل خیال کې د خیرات په ذریعہ کم نیکی ګټي داغه نه باورلا هیڅ پلاس ورنشي او کافرانو ته نیغلار خودل د الله طریقه نه ده د دې برخلاف کم خلک چې خپل مال صرف د الله د رضا حاصلولو لپاره په کلک او په ډاډه ځل خرج کوي دا غوي د خرج مثال داسې دی لکه چې په اوچت ځای باندې یو باغ وي که تیز باران پر وشي نو دوچند میوه وکړي او که تیز باران پر ونشي نو نری پشم ورله هم کافي وي تاسو چې څه کوئ په هغه د الله نظر دی آیا پتا سو کې څوک خوخوي چې داغه یو تکشین باغ وي د نهرونو په اوبو خمور د کجورو د انګورو او د هر قسمه میوونه ډک
او هغه عین په داسې وخت کې د هوا په یو تیز بلبلقې اوسوځي چې د پخپله بډاوي او واړو ماشومان بچي لا د کار نوي. دغه شان الله تاسو ته خپل خبري بیانوي د دې لپاره چې تاسو غور او فکر وکړئ. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي، کم مال چې تاسو ګټلې دي او سچ مونږه تاسو د پاره د ځمکې نه راځتلې دي، داغه نه هغه خخ مال د خدای په لار کې خرج کړئ. دا سینا چې د خدای په لار کې د ورکولو د پاره د خراب نه خراب سیز ورکولو کوشش شروع کړئ. ځکه کچري هم دغه سیز تاسو له څوک درکوي نو تاسو به هیڅ چری قبول نه کړئ ما سیوا د دینا چې په پټو سترګوي قبول کړئ. په شي چې الله به احتیاج دی او د خو صفاتونو مالک دی. شیطان تاسو د نستینا يروي او د شرمناکو کارونو کولو لمسون درته کوي، خو الله تاسو ته د خپل طرف نه د بخنی او د فضل امید درکوي. الله ډیر فراخ دستا او په دی. چاته چې وغواړي هغه لا حکمت ورکوي او چاته چې حکمت میلاو شو هغه ته په حقیقت کې لوی دولت میلاو شو. د دې خبرونه صرف هغه خلک سبق اخلي څوک چې عقل مند وي. تاسو چې هر څه خرج کړی وي او هر منخته چې مومنلی وي الله دا غینه خبر دی او د ظالمانو هیڅوک مددگار نشته. کو خپل صدقه پخکارا ورکوي نو دا هم خدا، لیکن کو پټ په پرده کې حاجتمندولا ورکوي نو دا تاسو په حق کې زیاته بهتره ده. تاسو ډېری بدای په دې طریقه ختميږي او تاسو چې څه کوي الله دا غینا په هر حال کې خبر دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم خلکو ته د هدایت ورکولو ذمہواری پتا نه ده. هدایت خو چې الله چاته غواړي هغه لې ورکوي او د خیر په لار کې چې سمال تاسو خرج کوئ هغه تاسو د لپاره بهتر دی. اخر تاسو خو هم د دې لپاره خرج کوئ چې د الله رضا درته حاصل شي. نسمال چې تاسو د الله په لار کې خرج کوئ داغه پوره بدله به تاسو لا درکړي شي او تاسو حق به هیڅ کله نه وهالي کیږي. خاص طور د امداد لایق هغه غریبان خلک دي چې د الله په کار کې داسې ختی دي چې د خپل روزي ګټلو لپاره پزمکه کې منډه تړل نشي وهاله. داغوی د سنغختلو په وجه نا خبر سره پاغوی دا ګمان کوي چې هغوی غني خوشاله دي. تاسو داغوی د مخونونه داغوی اصلي حالت معلومه ولې شي، لیکن هغوی داسې خلک نه دي چې دا غختلو د پاره په خلکو پورین خلی. داغوی سره په امداد کولو کې چې سمال تاسو خرج کړئ هغه به د الله نه پټ نه پاتې کیږي. کم خلک چې خپل مال د شپې او د ورځې او په پټه او په ښکار خرج کوي داغه بدلا داغوی د خپل رب سره ده او داغوی د پاره د یری او د غم څه خطر نشته. او کم خلک چې سود خوري داغوی حال د هغه سړي په شانتوي چې شیطان پلاس ورولو سره لیونی کړی وي او په هغه باندې د داسې حال راتللو وجه دا چې هغه وایي چې تجارت خو هم د سود په شان یو سیز دی. حال دا چې الله تجارت حلال کړی دی او سودی حرام کړی دی. نو چاته چې د خپل رب د طرف نه دا نصيحت ورورسي او د بیا د پاره د سود خوراک نه منشي نو سچي هغه مخکې خړلې دي هغه خړلې دي. داغه معاملہ الله ته حواله ده او چاچی د دې حکم نه ورستو بیا داسې کار وکړو نو هغه دوزخی دی، هغه به حالت همیشه وي. الله سود ختموي او صدقه زیاتوي او الله هر ناشکرا بدعمل انسان نه خوښوي. او کم خلک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي داوی بدلا بهشکه داوی د خپل رب سره ده او داوی د پاره د هیڅ یری او د هیڅ غم موقع نشته. اے هغه کسانو چې ایمان راوړي دي د الله نه ویریږي او کم سچي تاسو په خلکو باندې پاتې دي هغه پرېګ دی کو واقعي تاسو ایمان راوړي وي. خو کو داسمو اونکړل نو خبر شي چې د الله او داغه د رسول د طرف نه تاسو خلاف د جنگ اعلان دی. او سم کو تاسو توبه کړه او سود مو پرې خو دو نو د خپل اصلي سرمایه تاسو حقدار یې. م تاسو ظلم کوي او نه دی په تاسو ظلم وشي. کو تاسو د قرضداري لاس تنګوي نو د لاس فراخه کېدو پوری ورته انتظار وکړئ او کو صدقه کړئ نو دا تاسو د لپاره زیاته بهتره ده که تاسو په هیګئ. د هغه ورځې د رسوای او مصیبت نه ځان وساتئ چې په هغه کې با تاسو الله ته واپس کېږئ. هلته به هر سړی ته د خپل ګټلې شوی نیکي یا بدای بدلا پوره ملاويږي او پچا به ظلم هرگز نه کیږي. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کله چې تاسو په خپلو کې د یوې خاص نیټې پوری د قرض لین دین کوي نو هغه لیکي. یو لیکوال دی په انصاف سره تاسو په منځ کې لیکل وکړي. چاله چې الله د لیکلو لوستلو قابلیت ورکړي وي هغه له پکار دی چې د لیکلو نه انکار نه کوي. هغه د لیکل کوي او هغه سړی دی ورته بیان کوي چې پچا باندې حق راځي یعنی قرضدار او هغه له پکار دی چې د خپل رب الله نه ویریږي چې څه معاملې شوي وي پاغي کې دی هیڅ کمې زیاتې نه راولي.
لیکن که قرضدار په خپل ناپوهه یا ضعیف وي یا منشي ته سم خبره نشي کولای نه داغو واقدار دی ورته په انصاف سره بیان وکړي. بیا د خپل سړو مسلمانانو نه دوه تنه سړي پاغه گواهان کړي او کو دوه تنه سړي نوي نو یو سړي او دوه خځې دی وي چې کو د یوې خزینه هیر شي نو هغه بل خزه به ورته یاد کړي. دا گواهان د داسې خلکو نه پکار دي چې دا غوي گواهی ستاسو په منځ کې مقبوله وي. گواهانو ته چې کله د گواه جوړېدلو د لپاره ویل شي نو هغوی له پکار دي چې د گواهی نه انکار ونکړي. کوم معاملہ وړوي او کلویا د خاص نیټه سره داغه په لیکلو کې سستی مکوي. د الله پنځ دا طریقه ستاسو د لپاره ډېره د انصاف طریقه ده. په دې سره په شهادت کولو کې زیاته اسانتیا وي او په شک شوبې کې د پریوتلو امکان ډېر کم وي. او کم تجارتی لین دین چې تاسو لاس په لاس په خپلو کې کوي که هغه اونلي کلی شي نو هیڅ ګناه نه ده. خو د تجارتی معاملو کولو په وخت کې گواهان نسای لیکون کی او گواله دي تکلیف نه ورکړي کیږي. که داسې مو وکړل نو ګناه به کوي. د الله د غضب نه ځان ساتي. هغه تاسو له د عمل د صحیح طریقې تعلیم درکوي او هغه ته د هر سیس علم دی. کچری تاسو په سفر کیای او د لیکلو د پاره درتا لیکون کې میلاو نشي نو خپل معاملہ د سیس په غاڼه نیولو روانه کړئ. که په تاسو کې یو تن په بل باندې اعتبار وکړي او غاڼه وانخلي او داغه سره د لین دین سو معاملہ وکړي نو پچا چې اعتبار شوی وي هغه له پکار دی چې امانت ادا کړي او د خپل رب نه ویریږي. او گواهی هچری مپټوي. څوک چې گواهی پټوي داغه زړه په ګناه کې ککړ دی او الله ستاسو د عملونو نه خبر نه دی. په اسمانونو او پزمکه کې چې هر څه دي هغه ټول د الله دی. تاسو کې د خپل زړه خبرې ښکارا کړئ او کو پټي وساتئ. الله به په هر حال کې داغه حساب ستاسو سره کوي. بیا داغه اختیار دی چې څوک معاف کول غواړي معاف به کړي او چې چاله سزا ورکول غواړي هغه له سزا ورکړي. هغه په هر څه باندې قادر دی. رسول صلی الله علیه وسلم په هغه حکمونه باندې ایمان راوړی دی کوم چې د خپل رب د طرف نه په هغه باندې نازل کړي شوی دی. او کم خلکو چې دا رسول منل دي هغه هم دا حکمونه د زړه منل دي. دوی ټول الله داغه فرښتې او داغه کتابونه او داغه رسولان مني او ټول داوای چې مونږه د الله رسولان د یو بل نه جدا کوو. مونږه حکم واورېدو او قبول وکړو. ای زمونږ ربا مونږ ستانه د خطاګانو بخنه غواړو او هم تا ته واپس درځو. الله تعالی په هیڅ باندې داغه د وسنه زیات د ذمہواری بوج نه اچوي. هر چا چې سنی کی کړی دا داغه ثواب هم داغه دی او چا چې بدی کړی دا داغه سزا هم پاغه ده. اے مؤمنانو تاسو په دې طریقه دعا غواړئ. اے زمونږ ربا که زمونږ نه په هیرا یا په خطا سره سو ګناه وشي نو پاغه مونږه منیسا. اے ربا په مونږه هغه بار ما چوا کم چې تا زمونږ نه په مخکینی خلکو باندې اچولې وو. پروردګارا چې د کم بوج د وړلو طاقت په مونږ کې نشته هغه په مونږه مګدا زمونږ سره نرمي وکړه. مونږه معاف کړه. په مونږه رحم وکړه. ته زمونږ مولا یې. د کافرانو په مقابله کې زمونږه امداد وکړه.